ایها الرسول اے پیغمبر علیہ السلام بلغ ورسو ما انزل الیک هغه چې نازلېږي تا ته من ربک طرف د ربستانه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل، هر پیغمبر ته الله عمده سبق ورخی چې کوم د الله احکام دي نو دا ورسو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته الله نبوت ورکو، دا ډیره ګرانه خبره. تمام دنیا خلاف د څوک دی خبره نه مني، یو کس به د هغوی منځ کې څنګه اصلاح کوي؟ نو الله ورته وفرمایل دا ورسوه، لازم ویل ورسوه. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بالکل د الله جل جلاله پیغامات سره رسولي. د مسلم په روایت کې دی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي دا چا دا خیال وی چې کینی پیغمبر علیه الصلاة والسلام تمام احکام نبی رسولي دروغي وي، ځکه الله تعالی فرمایي بلغ ما انزل الیک من ربک، او کدا دې اون رسول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. او دا مسلمه ده چې پیغمبر علیه السلام پر رسالت رسولې ده، پته نه کې تمام احکام پیغمبر علیه السلام رسولي. بالفرض کې نبی کریم علیه السلام په دې پیغاماتو کې پټولې او دې رسولې، نو ډېرې خبرې داسې وي چې هغه د پیغمبر علیه السلام د طبیعت خلاف وي. لکه د زید سے مسله سورۃ احزاب کې را روانه ده، خپل بیبي طلاقوي، نبی کریم علیه السلام خفه دی دا مه طلاقوه. بیا د هغې نه بعد بله جبیره ونه چې پیغمبر علیه السلام یې په نکاح وانه، او بل طرف ته هغه د متبنا بچي ښځه ده، انګور د خلکو په عرف کې څنګه په نکاح والي. نبی علیہ السلام ایدا حکم پټ کړو ځکه چې دا د طبیعت خلاف وکړان. نبی کریم علیہ السلام تمام احکام رسولي دي، بلکې صحابه او حضرات په دې باندې شهادت او گواہی ورکړي ده. عرفات موقع باندې پیغمبر علیہ السلام دوی ته دا وفرمایل ما تاسو ته الله احکام ورسول، دی ورته د احکام او د رسول حق دی ادا کړ. دا صحابه او حضرات او باندې غونډه په جمع اقرار وکړي چې او د الله د احکام رسول یوازې نه دا حق دی ادا کړ. یا پیغمبر علیہ السلام دی ته فرمایل الله ته په دې باندې گواش دی، په خپل اقرار وکړ ته په دې گواش. نبی کریم علیہ السلام احکام دا رسولي دي. بعض حضرات لکه تشیع هغه داسې آیاتونو باندې کله غلط تمسک کوي، دوی وایي دلته مراد دینا هغه خلافت د حضرت علی دی. یا ایها الرسول بلغ ورسوه ما انزل الیک، هغه چې نازلیږي تا ته چې خلافت د حضرت علی دی. دا خبره دوی ته ورسوه چې حضرت علی شه دا زما پسې به خلیفه وي. دا د دوی غلط تمسک دی. وجه دا ده چې سورۃ مائده دا په اخیری سورتونو کې ده، په دې کې احکام دا تقریبا پوره شوي دي. خاص کر آیت وړاندې ذکر شو الیوم اکملت لکم دینکم، عربي په موقع باندې چې هر کله دا اخیری سورتونو کله حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه د خلافت مسله وي، نو بیا خدا مخکې په کارو مستقلا دا یو حکم دې صورت نه بعد به احکام راغلي دي. نو څنګه پکې دا حکم ذکر شو چې وتی بلغ ما انزل الیک؟ او بیا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د هر یو صحابي د هغې فضایل ذکر کړي دي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څومره صحابه یې تمام قدرمند دي، که هغه صدیق اکبر دی او که حضرت عمر دی او که حضرت علی دی او که بل دی، دا تمام قدرمند دي، د هغې فضایل ذکر کړي. باقي داسې تصریح د نبی کریم علیه السلام نه په خلافت سره په یو باندې هم موجود نه ده. اشارات شتي خو تصریحات دا نشته. د دې وجې نه دې معنا کول بلغ د حضرت علی په خلافت باندې دا د خپل خیال معنا ده. وانزل الیک من ربک وان لم تفعلوا کذا ذکر فما بلغت فاستوى رسول رسالته پیغامات د الله. والله يعصمك، الله بستا حفاظت کی من الناس د انسانانو نه، الله بستا حفاظت کی. د ابتدا کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با ځان لپاره څوکیدار هم ګرځول، څوکیدار به څوکیداري کوله. مور به حضرت عائشہ فرمایي یو ځل پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته چې راغی نو ډېر ستړی دی. د ماسخوتن ټیم کې یاره کاش څوک وایي چې څوکیداري پرې کړې وي، نو زه به لږ شانتې په ارام باندې ویده شوی وم. اچانک بهر د اسلحو کړس کړوس جوړ شو،
توره چې کوم ده دا په تیږي کې نه ایستل او راایستل د هغې چې کوم اواز نبی کریم علیه السلام تاسو ته څوک وایي سعد ابن ابي وقاص څه کوي وی راغلی چې تاسو به ستړي زما په اړه کې دا چې تاسو به خامخا ستړي آرام کول غواړئ نو زه به څوکیداري وکړم او تاسو لږ آرام وکړئ نو مخکې به دا څوکیدار اوس دلته چې حضرت عایشه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته راغلی د دې راتګ نه راتګ دا د هجرت مراد نه دی ځکه د هجرت په موقع عایشه ابې د پیغمبر په کور کې نه وای چې ګینه پیغمبر علیه السلام راغلی او عایشه ناسته ده خو په دویم کال واده شوی دی دا راتګ د سفر او د غزا نه چېرته سفر د پیغمبر علیه السلام وروستو زمانه کې راغلی دی بیا یې تمنا کړې ده چې چا څوکیداري کړې وه ما به لږ آرام کړی سعد صاحب هغه څوکیداري وکړه الله حکم رالیږ راولېږه یعصمک من الناس پیغمبر علیه الصلاة والسلام څوکیدار ته ویې ته ځه خپلې اسلحې وغیرې دې غونډ کړه ستا ته ضرورت نشته الله ذمهواري واخیسته او چې الله ذمهواري واخیسته بیا بنده ته ضرورت نشته نو بیا څوکیدار به نه ودرو اشکال دا دی چې الله فرمایي والله یعصمک الله به ستا حفاظت کوي او باوجود پیغمبر علیه السلام ته تکلیف رسېدلی دی ولې دا په احد کې مخکې سبق کې وي غاښ مبارک مات شو شونډه سیرې شوه مخکې خول کړی ننوتې نو کوم ځای کې عاصمه شو نو جواب ته نه دا دی چې اوس مو خبره ذکر کوله سورة مائده وروستو نازل ده او دا خو مخکینۍ خبرې وي یعصمک چې کله دا وعده الله واخیسته د هغې نه بعد بیا نبي کریم علیه السلام د هغه بیا څوکیدار ته ضرورت نه بیا الله حفاظت او دویمه دا ده چې که دا مخکې کوم شي دلته عصمت د قتل دی چې الله به ستا حفاظت کړي د قتل نه څوک به تا قتلوی نشي باقي زخم او تکلیف دا به راځي نو کله به پرېوځي کله به د څاروي اس نه پرېوځي کله به د چا توره غشې به ته هم در رسېږي زخمونه به راځي خو د قتل نه به تا ساتي نو احد کې بیا نبي کریم علیه السلام زخمي شوی دی خو شهید شوی خو نه بیا داسې ډېر واقعات راغلي د پیغمبر علیه السلام د قتل په اقداماتو خو نبي کریم علیه السلام الله ساتلی دی دې ځای باندې هم مختلف مفسرین لیکل کړي دي واقعات یې ذکر کړي او سفر نه پیغمبر علیه السلام را روان دی یو ځای کې آرام کوي نو هر یو کس د یو ونې لاندې او څوک د بل ونې لاندې او داسې پخا سورې خو به ونه د په صحرا کې خو دا بوټي وي نو دلته د دې بوټي او څوک د هغه بوټي لاندې دوی آرام کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم یو بوټي لاندې ګډه ولګوله آرام کوي وړاندې نه کافران تماشه کوي یو خطرناک پهلوان کافر هغه ملګرو ته وایي چې دا ښه موقع ده اوس داسې موقع ده چې دا پیغمبر هغه دی دوی پېژندو دی ځان له اوده دی نو به دی غلی راغی او بیا یې د پیغمبر علیه السلام چې کوم توره اویزان ده وه دی راواغېستله او سر ته ودرېدو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې راویښ کړو ورته یې اوس وایه ما نه به دې څوک بچ کړي معنا دا ده چې ته خو ناست یې زه درته ولاړ یم توره را سره ده اوس ستا د بچو انتظام څوک دی پیغمبر علیه السلام څه پروا نه ورته وی الله ما به الله بچ کړي الله سره چې کوم دی د هغه په لاس باندې رپېدل ده بدن یې ورپېده ویلې د توره ترېنه پرېوته نبي کریم علیه السلام په جلتې باندې تور راواغېسته ورته ودرېد اوس ته وایه تا به زما نه څوک بچ کړي او ځینې حضرات دا فرمایي چې پیغمبر علیه السلام وی الله جبریل راولېږه او دې سړي په دې سینه کې یو څوک ورکړو دې کافر له چې په دې سینه کې یو څوک ورکړه د هغه نه توره اخوا وشغوله بیا پیغمبر علیه السلام دا راواغېسته ورته اوس ته وایه تا به نه څوک بچ کړي نو د هغه سره خو څه جواب یعنې چې بس ته ډېر شفیق او مهربانه سړی نبی کریم علیه السلام هغه معاف کړو صحابه حضرات هم راجمع شول بیا هغه په خپل سر باندې دا په ځان لازم کړو چې زه به آینده ستا په خلاف کې ستا مقابلې ته نه راځم والله یعصمک الله به ستا حفاظت کوي من الناس د انسانانو نه ان الله بشک الله پاک لا یهدي القوم الکافرین هدایت نه کوي قوم کافرانو ته قل ورته وایه اهل الکتاب ای اهل کتاب لستم علی شیء نه تاسو په څه شی باندې على دین معتمد شیمان استاسو سره اعتمادي دین نشته حتی تر دې پورې توقیم التورات چې تاسو قائم کې تورات او قیام د تورات په دې باندې عمل وکړي والانجیل او انجیل قائم کړي قیام د تورات او د انجیل د اوس د مطلب ذکر کول
وما انزل الیکم هغه چې نازلېږي تاسو ته من ربکم طرفه در تاسو نه چې قرآن کریم دی وليزيدن خامخا سوا کوي کثیر منهم ډېرو د دوی ته ما انزل الیک هغه چې نازلېږي تاسو من ربک طرفه در استانه طغیانا و کفرا سوا کوي دوی د پاره سرکشي او کفر. اوس مو خبره ذکر کوله چې قرآن رحمت دی څنګه د طغیان او کفر سوا کوي. نو سورۃ اسراء کې به ان شاء الله دا غبیا محمل ذکر کوو. وننزل من القرآن ما هو شفاء، یو طرف ته شفاء وي او بل طرف ته وي ظالمان د پر داوی طغیان او ظلم سوا کوي. ولا تعسى كما خافك على القوم الكافرين فقوم كافرانو ان الذين امنوا بشكها كسان چې دوی ایمان راوړل. ورپسې بیا ذکر دي من امن یا زمانه لحاظ باندې وایا ان الذين امنوا بشكها خلق چې دوی ایمان راوړل به نبوت سابقه په مخکینو انبیو باندې، او بیا ورپسې من امن هغه څوک چې ایمان راوړي په دې پیغمبر باندې مخکینو انبیاء باندې ایمان دی او په دې باندې ایمان راوړ. یا منافقانو سره ان الذين امنوا بشک هغه کسان چې دوی ایمان راوړل د لسانا من امن هغه څوک چې ایمان راوړي قلبا ډلې حاض باندې ایمان راوړي. والذین هادوا کسان چې يهوديان دي والسابقون دا سابقون دا مرفوع دي والسابقون دا خو سابقین پکارو ځکه دا اسم ته ان الذين امنوا ان الصابئین د خدا سے پکارو منصوب او دلته مرفوع ویل شوی. دا مرفوع چې ویل شوی دا مقصد نه دی چې دا په اسم د ان عطف دی، دا په ان د پاس عطف دی، دا عطف د مفرد په مفرد نه عطف د جملې په جملې دی. ان الذين امنوا یو جمله والذین هادوا دا په محل د رفع کې د بل جمله والصابئون دا بل جمله والنصارى ادارنګي نصرانیان من آمن آسو چی ایمان روڑی پا اللہ باندے پورز دا خیرت و عامل صالح و عمل اکی نیک ولا خوف علیہم نبیر بدوئی ولا هم یحزنون نبدوئی غم جنشی. سلو دے یہ تیز کا وہ صحیح شو لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل كان سرما بست ووعداد بني اسرائيل وارسلنا اليهم عليهم رسولا پیغمبران دوی ته الله ډیر پیغمبران د لګري مشهور دار چې په دې بني اسرائیل کې 4000 پیغمبران راغلي. والله ما هر کله جاءهم رسول چې براله دوی ته پیغمبر به ما لا تهوا انفسهم هغه چې نه قبلو د دوی نفسونو د دوی د خواهشاتو سره برابر نو فریقا یو ډله کذبوا دی به تکذیب کو یو ډله چې کوم د انبیانو باندې تکذیب کو نه غیر نه منو. عیسی علیه السلام تکذیب کړي، د پیغمبر علیه السلام تکذیب کړي. او فریقا یو ډله یقتلون دوی قتل ول سه حضرات قتل کړي دي. یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام دوی شهیدان کړي. ادا چې سړی قرآن مقدسه داسې زینه وای نو حیران وتی چې دا انبیا خو ډېر پاک خلک دي، دا خو د چا نقصان ضرر نه کوي، نو اخر ولې دی شهیدان کول؟ پخوا دا ټکي باندې زه په خپله نه پوهېدلم. ډېر داسې خبرې وي چې هغه ته د انسان ذهن نه رسېږي چې انبیا خو دومره پاک خلک وي نه چې کوم دی د چا ضرر نه چا ته تیزه خبره، همیشه دپاره د خلکو خیر لټوي. بیا داسې سړی قتلېږي څنګه؟ نو دا وروستو چې حالات اوس وران شوي دي نو اوس پرې سړی پوهېږي دا چې څومره علما قتلېږي نو د علماو څه جوړ دي. داسې پاک پاک علما نیکان صالحان علما چې هغه هم یو بدبخت هغه ته لاس وړاندې کړي نو اوس خبره باندې سړی پوه شي او ذهن ته پرېوځي. حتی داسې بدبخت خلکو چې د انبیا وجل د هغه انبیاو وجل هغې نه پوهېږي. دې زمانه کې وګوره چې دا علما قتلېږي نو ولې قتلېږي؟ مثال دلته چې کوم د شیخ حسن جان نور الله مرقده یا داسې چې کوم د مولانا سمیع الحق صاحب یا داسې نور حضرات یا دا سن کې یا په پنجاب کې ډېر لوی لوی عالمان هغه شهیدان شي نو ولې؟ د دې علماو څه دوی چې کوم د جوړ داسې حضرات چې هغه به ته ګورې چې کله د پاسېدو هم دی. کراچۍ کې هم سره یو عالم دین پوري صاحب نور الله مرقده سوچ په کوم یو کې دی دا خو ډاره کې ځوان نه اوړي راوړي ځوان یو صحیح
داسې حضرات چې هغه ډېر نیکان دغه پلکې مبالغ نه بدل دی بل پلکې واچو د جمعې په ورځ باندې با د بانګ نه مخکې تلو جومات کې بناستو داسې عمر په داسې معذورتیا باندې مخکې به تلو جومات کې بناستو ذکر نو داسې حضرات چې هغوی د خپل یو سکند د ذکر عبادت نه بغیر تیری نه داسې په زور د چا سره خبرې بکواس دی نو هغه هم دغه شانتې بدبخت و چې انبیاء د انبیاء نه بشي دا تکذیب د انبیاء فتنه دا بني فتنه دا بني دوی د پر سبب د عذاب دا به عذاب سمو د کانه شو د اوریدلو د نصیحت نه ثم تاب الله عليهم بیا الله رجو رحمت وکړه په دوی باندې الله ولا توبه قبول کړه انبیاء نور راولېږل خو ثم عمو بیا بیړاند شو د هغه هدایت نه اوی نه منکار وکړه سمو کانه شو د اوریدلو د وعظ او نصیحت نه كثير منهم دير بدوي كي والله بصير الله لدن كده بما يعملون اغشتي عمل كي لقد كفر الذين تاكسر كافرها كسان قالوا جديبه ان الله بشك الله هو المسيح ابن مريم دا مسیح علیہ السلام دے چې زوی د مریم دی درې ډلې او فریق پدې کې جوړ شو دا یو ډله د حلولیه و چې الله جل جلاله عیسی علیہ السلام کې حلول کړي دی یو ځای شوی دا حلولیه وتبه الله عیسی علیہ السلام هو المسيح ابن مريم وقال المسيح فرمایلی عیسی علیہ السلام یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام اعبدوا الله تاسو عبادت کوئ د الله ربي وربکم زما رب دې تاسو رب دې انه بشک شان دار من یشرک بالله چې څوک شرک کوي په الله فقد حرم الله عليه الجنه تاسو حرام کړل الله په دبانې جنت ومأواه النار او زیدانه جهنم دې وما للظالمين نبيد ظالمانو د پاره من انصار سوک امدادي څنګه ته کافرو د حلولی والا دوی مډاله په دوی کې دا وچ هغه د ابدیت خایل وچ عیسی علی السلام ابن الله د الله زوی د تام کافر درې مډاله په دوی کې دا وچ دوی تسلیث قایل لقد كفر الذين تاخسر كافروا هغه کسان قالو چې هغه وای ان الله بشک الله ثالث ثلاثه دا دریم دې پدریو کې دا درې خدایان دې او دریم پکې عیسی علی السلام دې بیا پدې کې چې دا درې دین و یو الله جل جلاله دې یو جبرئیل دې او یو عیسی علی السلام دې او کله دا څه بازي وي یو الله دې او بل مریم او بل عیسی علی السلام دې دا درې خدایان او کله دې نه تعبیر کوي په ذات باندې په حیات باندې په علم باندې الله وی ذات دې جبرئیل دا حیات دې او عیسی علیہ السلام دا علم دې لہذا ذات او حیات او علم دا به یو شی وي او د دې نبی تعبیر کې په اقالیم ثلاثه سره درې او قلوب سره او قلوب دا اصل دوی دا درې اصول دي چې ذات دې او حیات دې او علم دې دا درې اوس چې درې د لکه شک لازم شوی نه چې دا درې واړه یو دي نو ام وتوی درې دي ذات او حیات یعنی وجود او بل طرف ته علم او بیا وتوی دا یو هم دي نو درې او ته یو څه کوي نو دا په خپل د دې داسې خبره منطق دی چې دا غي حل دوی نشي راځي بیا دا چې په دې کې دا عقاید جوړ شوی دي نو دا غي خپل تاریخي اقوال دي چې دا پکې جوړ شوی څنګه بشک الله پاک دریم د دریونه دی الله په دې رات کې ما من اله نشته معبود الا اله واحد مگر یو معبود دی وان لم ينتهوا كذما نشول عما يقولون غچ دی ویله مثلا الذين كفروا خام خبر سي هغه کسامت چې کافر دي منهم د دوینا عذاب الیم عذاب دردناک افلا يتوبون الى الله اي توبه بس الله تو استغفرونه دی بخنه نه غواړي د الله نه والله غفور رحيم الله بخون کې مهربان دی دا چې کوم تاسو عقیده و چې عیسی علیہ السلام دریم خدای یا عیسی علیہ السلام ادا حسن په دې معنی چې دا رسول دی نو د رسالت نه دی متجاوز الوهیت ته نه دی چې د معبود شي هغه خلک ته سره تیر شوي دي من قبله الرسل دغه مخکې پیغمبران هغه انبیا راغلي دا یو پیغمبر دی چې هغه الوهیت مرتبه کې نو دا د الوهیت مرتبه کې نه دی و امه صدق و مردا غرشتنی خزدا کانا دی دوانا یا اکولان الطعام دی فری خوراکا
قرآن دا چې کوم د جوامع الکلم کې دی مختصر ټکی ذکر کوي یا کول طعام دی خوراک لیکن په دې کې د نن ډېرې خبرې را باندې کان یاکلان طعام دا دواړه خوراک کوي د معنا دا شول چې دا عیسی علیه السلام د کدا امر د خوراک ته محتاج دي اسکاک ته محتاج دي او چې کوم سره خوراک اسکاک ته محتاج وي هغه ځمکې ته محتاج وي اوبو ته محتاج وي هوا ته محتاج وي خوراک نه د خوراک چې کوم څه کوم ځای نه به حاصله بیا به دا لري کوي څنګه نو ګویا عیسی علیه السلام او دا امر دا خدا احتیاجات مجموعه ده په دې کې د الله مخلوق ته دومره احتیاج دی نو خالق ته به څومره احتیاج او چې کوم عبادت نه کوي او نه په دشت کتی عبادت وکي والله الله السميع العليم اوریدونکي دی پوهه دی ولورته ویا اهل الكتاب اهل کتاب لا تم داود علیہ السلام او عیسی علیہ السلام ذلك لا بما عصوا بسبب نفر وی اغی سبن اسدی ولتجدن خامخبت بیا مزی اقربهم نزدید مومنانو تا مودتا فمتاسو تا قریب اغا صفات دادی چی پدوی کی پیران موجود دی پدوی کی علماء موجود دی اغا صفت دادی چی دوی کی تکبر نشتی اغا صفت دادی چی قرآن اوری نزی وتجاری اغا صفت دادی چی دوی کی اللہ نا دعاکانی کی آمنا دا چې کوم دې صفات والا خلق د تاسې صفات والا خلق نصرانیان الله د دوی صفت ذکر کوي د متقین نصرانیان خو نه کوي او یقولون ربنا آمنا بنیادی ټکی دا دی په دعاګانو کې وایي چې الله موږ ایمان راوړی نو ګویا هغه نصرانیان چې ایمان یې راوړی دا د هغوی صفتونه دي کم نصرانیانو چې هغوی ایمان نه دی راوړی هغه سختترین دشمن د مؤمنانو دي هغه د یهودو نه او د بل نه سخت په دشمنۍ کې دلته مراد مومنان نصرانیان او دا غي په مصداق کې چې مومنان نصرانیان دي دا د حبشو بادشاہو حبشو باشندگان نبی کریم علیه السلام انګور باندې مکه مکرمه کې چې حالات تنگ شول سخت شول پیغمبر علیه السلام او تاسو هجرت کوي حبشو ته لاړ شي اوریدل مو دي چې آتا یو صالح انسان دی خسړې دی هغه بادشاہ دی کې دي چې تاسو باندې رښتیا حالات نرم او پاس راشي دوی لاړل بیا ورو داسې جمع شول بیا مشرکین په څه کسان ولېګل چې دا نو لراکه واقعیت پکې راغلي دي بیا د بادشاہ دارو خپل مینس کې خبرې وکړې شوې حضرت عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه له اسلام مشرف نه دی ځان سره نور ملګری بوته دي حبشو بادشاہ چې کوم دی د دوسو او هغه به دا او چې سرمنې لري خو خوري دی ولا وړي ملاقات وشو تاسو یو کو سګي راوړي چې تاسو له دوه چې سرمنې ډېر راوړي دا مې درته په هدیه راوړي بیا وروسته چې کوم د درخواستو کو دلته چې کوم تاسو را زمونږ د مکی مکرمه کسان راغلي نه خو زمونږ په دین دي نه ستا په دین دي دا شریعت خلک دي د عمل په دله خراب کی دا مو ته حواله بادشاہ دوی راو وختل دوی سره یاره و چې صبر سره کوي بل متکلم او د خبرو د پاره استخاب د حضرت جعفر صاحب کو جعفر صاحب د پیغمبر علیہ السلام د ترسوی دی د حضرت علی رول دی دا حضرات کې ناسته بادشاہ دوی له تاسو کو د دې راتګ سره هو نیو ته سجده وکړه څنګه دا وایي طریقه و نه په سلام واچو څنګه د مسلمانانو طریقه نو عمر ابن عاص ته ودی کتل دا هغه به د خلک دي چې ګوره ته سجده مونږ کړه موږ د سجده کو دی ونه بادشاہ دې نه تاسو کو تاولي هغه هدیه او درباري کارونه کو چې کم زمان کو جعفر صاحب ته ودا خدای ته سجده کی زمون په شریعت کې سجده د الله نه سیوا بل تمنه او کم چې خپل مینس کې مونږه کوو نو هغه ستاده پر جایز نه څنګه خپل مینس کې سلام اچول دي مونږ په غیر مسلم سلام نه اچو بیا چې خبرې شروع شوې دي چې سی په کې دي خو دا وته بادشاہ دا صدر سے دا د بادشاہانو سے په دې کې ډېرې خبرې مناسب دي بس مختصر خبرې پکاره ته دوی نه مطالبه وکړه چې دوی راغلي دي او زمونږ دا مطالبه کوي چې موږ دا ځان سره بوزو نو یو سړی چې بل بوزي خو څه وجې کنه تاسو ته نه دا وکړه موږ د دې ورته وجې دي ترونه مولا وجې دي سرشتہ دار مولا وجې دي چې دوی وینه راپورې دا موږ بوزي ټیک ده
بادشاہ داغه نه تاسو ستاسو یې سبب دی وجلی دي چې تاسو یې کوځئ نو ښکاره وه چې دی ورته سبب ویلي وي نه چې ټیک ده چې ستاسو به څوک وجلي نه بیا چې سړی راځي او بل بوځي خو غلام یې تښتېدلی خادم یې تښتېدلی غواړي آیا دې کسانو کې چې کوم راغلي وو د دوی غلامان چې را تښتېدلي وو چې دوی راپسې راغلي دي چې یاره بیا راسه لاړ شي بادشاه ته نه تپوس ستاسو په دې کې څوک غلامان شته عمر ابن عاص صاحب ورته وینا جعفر صاحب ورته ویل چې نه ستاسو قاتلان یو نه ستاسو چې کوم د غلامان یو درېیمه لار بله وي یو سړي په چا قرض پورې پیسې کې را تښتوي ستاسو راپسې څه قرض دی پیسې مو دنه راوړي چې موږ پسې راغلي بادشاه ویل که تاسو باندې څه قرض وي نو چونکې زما ملک کې اوسېږي زما ګاونډیان زه به ستاسو قرض خلاص هغې نه تپوس وکړو ستاسو مې څه قرض پیسې شتې عمر ابن عاص صاحب ورته ویل نه دا نشته نو بیا عجیبه ده چې نه ستاسو مسوک وجلی دي نه ستاسو غلامان یو نه به در څه پیسې راوړي دي نو څنګه تاسو وایئ چې یاره موږ ته لاړ شئ عمر ابن عاص ډېر خولور او خبرلوز سړی خبره یې بدل یعنې چې دا ځکه غواړو چې دا ډېر شریعت خلک دي موږ وایو ستا سره مو دوستي ده هسې نه چې دا بل بدله وشرمئ دا بدله بدنام کړي ځکه چې زموږ دین یې پرېښی دی ستا په دین نه دي په بل لار باندې روان شوي دي بادشاه دې نه بیا تپوس وکړو تاسو بله څه لار اختیار کړې دوی ورته وویل چې موږ د دوی سره یو ځای وو موږ د کاڼو عبادت کوو کاڼو ته مو سجدې لګولې موږ به ظلمونه کول موږ خپلوان نه پېژندل یتیم مو نه پېژندو مسافر مو نه پېژندو الله موږ ته پیغمبر راولېږو خو خبرو باندې خبر کړو د چې وی الله پیغمبر راولېږو دې وخته پورې حبشو بادشاه ته نو خبر ده ته غلی شي دی غلی او بیا یې طالع وویله علما یې راجمع کړل زموږ علما راشي عالمان یې را پادریان ورته ویې دا سړی وایي چې د عیسی علیه السلام نه بعد الله پیغمبر رالیږلی دی زه تاسو له قسم در کوم په انجیل چې الله عیسی علیه السلام ته نازل کړی دی آیا په انجیل کې داسې علم او مضمون شته چې د هغې نه وروسته بل پیغمبر راځي دې علماو ته ټول په یو زبان وی او بالکل شته دا شته چې الله بل پیغمبر رالیږي دا خبره ثابته شوه بیا جعفر صاحب ته خو مخکې خبره کوه ستاسو پیغمبر تاسو ته څه ویلي دي زموږ پیغمبر موږ ته د الله د بندګۍ حکم کوي مونځ ورکوي زکات ورکوي د ښو اخلاقو دا پلانې دا خو بیانې ذکر کوم پیغمبر چې تاسو ته راغلی دی او هغه تاسو له کوم کلام پیش کړی تا ته پکې څه حصه زده ده جعفر صاحب او سورت مریم یې شروع کړه چې هغه تلاوت کوو دا غټ مولیان یې ولاړ دي بادشاه اصحابه هم ژاړي دا علماو ته هم ژاړي په سترګو باندې اوښکې بهیږي دی ورته ژړل او بیا ایمان راوړ او بیا دلته ووایي چې کوم دی مهاجرو ته ووایي چې تاسو به دلته بالکل په امن یې تاسو ته به هېڅوک څه وایي نه او هغه ته یې ووایي چې تاسو ځئ دا چرته هم تاسو نه درکوم دا تاسو نه بالکل نه درکوم دا خو هغه کس دی چې کوم دا عیسی علیه السلام د هغې په شان کې زیری ورکړی عمر صاحب بیا وی یاره جي دا د عیسی علیه السلام بې ادبه دی ګوره تاسو وایي عیسی علیه السلام د الله زوی دی عیسی علیه السلام درېیم خدای دا خدای نه مني بیا یې نه تپوس وکړو تاسو د عیسی علیه السلام په شان کې څه وایئ هغه چې کوم دی تلاوت د قرآن وکړو د عیسی علیه السلام واقع چې کوم سورت مریم ذکر کړی بادشاه یو چغ چې راواغستو ورته یې وویل چې دا ته کوم څه ووایه د عیسی علیه السلام شان او حیثیت یې بیان کو عیسی علیه السلام د دې چغ چې په مقدار د دې نه اخوا بل حیثیت یې نشته همدغه حیثیت دی چې کوم ده بیان کو قرآن ویلي بیا دوی په امن شو او عمر ابن عاص او دا حضرات بیا ناامیدې راولېږل نو دوی چې قرآن واورده ورته چړل دارنګې هغه جماعت چې بیا جعفر صاحب وروستو راغلی دی جعفر صاحب چې د حبشو نه راته د پیغمبر علیه السلام په غزوه خیبر کې دی دی خو د نبي علیه السلام د هجرت نه مخکې تللی دی هلته بیا دا شپږ کاله د پیغمبر علیه السلام په مدینه کې وشول اووم کال باندې چې خیبر ته لاړ د خیبر په موقع باندې بیا جعفر صاحب راغی دغه موقع ته دی رارسېدلی د ده سره چې وفد کوم کسان وو نو هغه داسې خلک وو چې د قرآن عاشقانو قرآن کریم چې به اورېده نو ژړل بیا ورته
دا هغه خلکو چې دوی ایمان راوړی. بیا د حبشو بادشاه دام را لېږلي دي. بیا ورپسې بله بیړۍ جوړه کړه په 80 کسانو باندې مشتمل وه. هغه سره خپل زوی کېنو، هغه په مشرۍ کې زوی ورسره راولې او ورته دا خط ورکو چې ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ووایه که ما دپاره اډري نو زه به درشم مدینې ته، دا بادشاهي به پرېږدم، در به شم مدینې ته او ستاسو پیزار به زه تاسو پسې ګرځوم، ستاسو پیزار به زه په خپل سر باندې په تاسو پسې ګرځوم، او که تاسو وایئ چې دلته پاتې شه نو زه به دلته پاتې. نبی کریم علیه السلام هغه ته به جواب لېږلی ته ماته پاتې شه، دغه حکومت سنبالوه. خو دغه بیړۍ چې کوم ته رالېږلې وه په 80 کسانو مشتمل وه، دا بیا سمندر کې ټول غرق شوي دي، د بادشاه زوی دا غوړ ختم شوي دي پکې. بیا وروستو چې کوم دی ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دا په حبشو کې وه، د خاوند سره هجرت کړی. خاوند یې چې کوم دی بیا هلته نصراني شو، هغه نصراني مړ شو. عبید الله ابن جحش دا کونډه شوله، دا د معاویه صاحب چې کوم دی خور ده د ابو سفیان لور ده. بیا حبشو بادشاه ته پیغام نبی علیه السلام ولېږو، هلته د نکاح تړلې ده، بیا یې دا راولېږله مدینې منورې ته راغله. نو دا حضرات چې کوم دلته راغلي وو یا هلته وو، نو دا د هغوی صفات دي چې دا خلک ستاسو ته نږدې دي. اوس چې دا صفات پکې نه وي، ایمان پکې نه وي، د دې مشرکینو له سختترین دشمنان ستاسو ګوره نصرانیان دي. نو دا مغالطه کې انسان پرې نوځي. نو قالو دی وی انا نصارا، صفات دا دی ذالک دا بی ان منهم بشک پدوی کی قسیسین، جمع د قسیس او قسیس وی عالم ته پدې کې علما دي، کوی خلک دي، ورهبانا پدې کې پیران دي، رهبان راهب جمع د ویل شي تارک الدنیا ته چاغي دنیا بالکل پرې خلا. وانهم بشک دوی لا یستكبرون، دوی تکبر نه کوي. واذا سمعوا كل شيء ووري ما انزل الى الرسول غچ نازلېږي پیغمبر علیه السلام ته، ترى اعینهم تبین دا وې سترګې تفیض بهیږي من الدمع د اوښکو نه، دې ته ویلی شي مبالغه. اوښکې د سترګو نه بهیږي، سترګې د اوښکو نه نه بهیږي، دا سترګې د اوښکو نه خو نه بهیږي، دلته وایي دا سترګې بهیږي. اعینهم تفیضو ضمیر پکې راجع دی دې سترګو ته، دا سترګې بهیږي من الدمع د اوښکو نه بهیږي. دا مقلوب کلام دی د پاره د مبالغې، لکه موږ وایو یو جړا ده، یا وایي چې کوم دی لکه بالکل په زارو قطار جاړي، نو د هغه کثرت او مبالغې. مما عرفو هغه چې دی وپېژندو من الحق حق، یقولون دی وایي ربنا ای رب زمونږ آمنا موږ ایمان راوړی، فاکتبنا موږ ولیکه مع شاهدین سره د ګویي کوونکو نه ستا په وحدانیت باندې. دا هغه ایماندار خلک دي. وما لنا وبيدي ويسيدي من دفالا نؤمن جمع إيمان نرول بالله بالله باني وما جاءنا غشرا غلي من الحق حق، ونطمع أمك تمساتو أن يدخلنا داخل بكر مولا ربنا زمون رب مع القوم الصالحين سرد قوم نيكانونا. فأصابهم الله فسورك الله دويت بما قالوا بسبب دها غش ديوي سي ولورك إيمان رولنا الله ولورك جنات جنتنا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، دیبا پک ہمیشہی وذالک و دا جزاء المحسنین بدلدا دنیکانو. والذین کفروا ہم کسان چی کافران دی وکذبوا تکذیب کی بی آیاتنا زمون فآیاتونو، اولئک اصحاب الجحیم دا خواندان دا جہنم دی. یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان ولو لا تحرموا تاسو ما حرام وی طیبات ما پاک حق احل اللہ لکم چاگا حلال کری اللہ استاسو در پارا. تحریمات دا اللہ دا حق دی او تحریمات دا بندگانو دا باطل دی. کم چیز چې الله حلال کړی دی هغه ما حرام کړی. حاصل دی چې کم چیز الله حلال کړی دی او به ته پرېږدي د هغې متعدد صورتونه دي. کم چیز الله حلال ګرځولی دی یقینا او ته هغې ته حرام وایي، قصدن ورته حرام وایي، نو بیا دا کفر دی. حلال حرام ګرځول، حرام حلال ګرځول قصدن، دا بیا کفر دی، انسان کافر کېږي په دې باندې. دویمه دا ده چې ته عقیدتن خو ورته حرام نه وایي، خو ته یې نه خورې د څه وجې نه، مثال په طور بیمار یې، ستا پرهیز دی، د دې وجې نه نه خورې، نو پرهیز ثابت دی، بیا په دې کې هېڅ حرج نشته، پرهیز ثابت دی. وړاندې دې وې وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، سفر باندې او مرضا یا تاسو مریضان دي،
اوس مریض دی او یو بمې استعمالوه او تیمم ووهه. دا مریض چې په هغه اوبه مه استعمالوه او تیمم ووهه نو پرهیز همدغه شانې څیز ته وایي چې دا مریض دی اوبه مه استعمالوه تا ته بدې دي نو خیر درته چې کوم دی تیمم ووهه. قرآن د دې نه معلومیږي پرهیز. حدیث پاک کې هم راغلي پیغمبر علیه السلام او حضرت علی رضی الله تعالی عنه یو کور ته لاړ. د عربو طریقه دی چې هغوی د کجورو ټیم راورسېږي د کجورو دا وږې اویزان کړي دي نو چې څوک راشي د هغې نه دانه خوري نو چې دوی رال دا وږې د کجورې اویزان ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې نه دانې وشو کولې. حضرت علی صاحب هم راشو کولې. پیغمبر علیه السلام ورته وایي ما هي عجیبه مه خوره ته انک ناقح ته خو اوس د تبې نه راپاڅېدلی اوس د تبې نه راپاڅېدلی دا خوراک ګرم دی نو دا مه خوره. بیا د کور والا و چې قندرو کې حلوا پخه کړه هغې هم ته راوړه. نبي کریم علیه السلام حضرت علی ته وایي دا خوره دا پوس خوراک دی دا وخوره. لہذا هغه منع کو د کجورو د خوراک نه پرهیز دغه شانې سي. یو څیز حلال دی خو ته نه خورې د پرهیز په شکل باندې جایز ده. دریم صورت دا دی چې دا څیز ته نه خورې عقیدتا حرامو ته هم نه وایه پرهیز دې هم نشتي هم دغسې نه خورې نو بیا دې ته نصرانیت ورته وایي. په ځان باندې یو څیز بندول دا ښه کار نه دی. په ځان به څیز نه بندوي چې کوم څیز د طبیعت منې خوره خو بندیز دا به نه کړې چې دا څیز په ځان بند کړې او دا خورم دا نه خورم داسې مه کوه. څلورم صورت د طبیعت دی په دې کې هیڅ حرج نشته نه خو ته حرام وایې نه په ځان بندې نه دې پرهیز دي خو بس تا طبیعت یې نه مني نه خورې نو د انسانانو مختلف طبایع وي د چا به یو څیز خوښي د چا بل څیز نو چې ستا طبیعت یې نه مني په تا باندې هیڅ حرج نشته مه خوره خو حرام به ورته نه وایي نو الله فرمایي تاسو مه حراموئ هغه احل الله لکم ولا تعتدوا تاسو زیته مکوئ ان الله بشک الله پاک لا يحب المعتدين نخوخي زیته کوونکی. کلوا خورئ مما د هغې نه رزقکم الله چې الله تاسو ته رزق درکړی حلالا طیبا حلال خورئ پاک خورئ. واتقوا الله الذي ویرېږئ د هغه الله نه انتم به مؤمنون چې ستاسو په هغه باندې ایمان دی. حرام حلالو ته حرام ویل دا حیثیت د قسم دی. یو سړی قسم وخوري او دا حلالو په ځان باندې حرام کی اوس دغه واپس خوراک ستا دپاره به هله جایز ګرځېږي چې د قسم کفاره ورکړي. دا قسم خوړلی دی چې دا سیز به نه خورم په ځان دی بند کړی بیا دا قسم شي د هغې کفاره پکار وي. نو دلته د قسمونو تذکره لا یؤاخذکم الله نه نیسي تاسو لره الله پاک باللغو فی ایمانکم په لغوه قسمونو ستاسو. د لغوې قسم په دویمه سپاره کې هلته معنا کړې وه. بیا دویم قسم هلته ذکر یمین غموس تیر شوې زمانه کې یو کار کړی و بیا تا نه قصدن درته یاد دی او ته یې مانه دی کړی کار دې نو کړی او ته قسم پرې ما کړی دی دا یمین غموس و د هغې دپاره جمهور کفاره نه وایي د هغه چې کوم دی صرف جرم دی او ګناه د ګناه کبیره ده. دریم قسم قسم هغه چې هغه مستقبل باندې وي دا کار به کوم بیا دې ونه کوم دا کار به نه کوم بیا دې وکړو بیا دې ته منعقد وي د هغې کفاره وي. دلته د یمین منعقده ذکر دی. الله ستاسو ګریب نه کوي په لغوه قسمونو ولکن یؤاخذکم لیکن تاسو نیسي بما عقدتم الایمان هغه چې مضبوط کړي دي ستاسو قسمونو مستقبل سیز باندې قسم خوړلی اول خدا سر ته ورسوه او که نه مات دې کو نو په کفارتو بیا د هغې کفاره نو مسله دی چې یو سړی په یو څیز قسم وخوري او د ښېګړې نه دې قسم خوړلی دی نو بیا مناسب ده چې دا ښېګړه وکړه او دا قسم دې مات کړه. مثال د قسم خوړلی دی چې زه به جومات ته نه ځم قسم یې خوړلی زه به د مور پلار خدمت نه کوم زه به د مسکینانو خیال نه ساتم د اقرباو سره به رشتې کټ کوم نو په داسې صورتونو کې قسم ماتول دا بهتر دی. قسم مات کا دا ښېګړې کارونه کوه. پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې زه قسم وخورم او خیر په بل جانب کې وي قسم مات کوه هغه د خیر کار وکړه نو تا قسم مات کو د خیر کار دی وکړه. یا داسې وي چې هغه به طور مثال مباح وي ستا دپاره د هغې کول او نه درې څیزونه دي. مال کفاره به ورکوي چې د چا وس کېږي مالی کفاره کې درې څیزونه دي او دې کې تخیر دی. غلام ازادول دي د دې وخت کې غلام نشته نو چې نشته بیا لسو مسکینانو ته 2 ټیمه ډوډۍ ورکول دي. دا 2 ټیمه ډوډۍ بیا په 2 شکله اباحت شکل هم دی او تملیک شکل هم دی.
لسو مسکینانو ته 2 ټیمه ډوډۍ ورکول دي. نو دا 2 ټیمه ډوډۍ چې ته مسکینانو ته ورکې نو اباحت شکل اوم دی، تملیک شکل اوم دی. اباحت دا چې ډوډۍ ولا وکړې او راوې غواړې راشئ کېني وخورئ. نو چې 2 ټیمې په خېټه باړه کې بیا هم درمیانه ډوډۍ. نو که چېرې د جوارو د وربشو ډوډۍ بیا به سره ترکاري ورکې، او که د غنمو ډوډۍ د دې سره بیا ترکاري لازمي ده. خو بهر کې زموږ په عرف کې هغه وخت کې خو د غنمو ډوډۍ سره ترکاري به نه وي. اوس زموږ د غنمو ډوډۍ سره موږ ترکاري خامخا استعمالوو. نو بنا په دې باندې لسو مسکینانو ته خوراک ورکې او په خېټه ماړه کې دای کفاره ده. خو په دې کې بیا دا شرط دی چې داسې کس به ورپکې نه وي چې هغه خوراک نشي کولی. مثال داسې ماشوم چې ایله اوس د پیو نه غوڅ شوی دی، د 2-3 کالو ماشوم دی، د 2-3 کالو ماشوم دا خوراک نشي کولی، دا په حساب نه دی. یا داسې بوډا وي بوډۍ وي چې هغه د خوراک نه پرېوتې وي، دا په حساب نه ده. ته وایې لسو مسکینانو ته به ډوډۍ کومه او په شمېر به تورې مثال 15 ډوډۍ راوړې او بیا دې دا 10 کسانو ته هغه ماشومان دا جمع کړه او داسې بوډاګان چې د خوراک نه دي، نه به دې رسو وخوري. نه داسې کسان چې هغه خوراک کوي، داسې کسان وایي دې ته صورت د اباحت وایي. 2 ټیمه دې په ډوډۍ ماړه کړه، ټیک ده. او که بالفرض ته غواړي چې یو کس د مثال په طور یو طالب دی، نو به دا روزانه وله په ډوډۍ مړوه، روزانه په ډوډۍ 2 کرتې مړوه، 10 ورځې پوره شي نو هم ټیک دی. او دویم صورت د تبلیغ دی. د تبلیغ صورت هغه دا دی چې کوم د فدیې دی. فدیه چې کوم لسو مسکینانو ته به 2 کیلو اوړه ورکړي یا 2 کیلو غنم به ورکړي. دا صورت د تبلیغ دی، دا یې کفاره شوله. 2 نمبر مالی. 3 نمبر مالی کفاره هغه لسو مسکینانو ته کپړې ورکول دي. دومره کپړه چې د هغې بدن پې پټ شي. څنګه مثال په طور زموږ جوړه ده دغه هم کار کوي، زموږ جوړه ده هم دغه کار کوي. لہذا لسو مسکینانو ته جوړه کپړې ورکړي، 10 جوړې کپړې دې ورکړي. نو ستا په دې کې غلام آزادول دي، خوراک ورکول دي او جوړه کپړې ورکول دي. دا 3 مالی کفارې دي چې هر یو دې پکې ورکړو، ټیک ده. او که بالفرض مالی وس دې نه کېږي بیا بدني کفاره، بیا به 3 ورځې روژې نیسي. خو دا بې شرطین د شرط دا دی چې مالی وس دې نه کېږي نو بیا بدني کفاره ورکړي. که مالی وس دې کېدو بیا بدني کفاره نه ورکړي. آیت روان دی د ابی بن کعب صاحب قرات دی 3 ایام متوالیات متتابعات، پرله پسې 2 ورځې روژې نیسي. نو که چېرې ورځ 2 روژې ونیوله او بیا یې پکې نه هغه وکړه، دا د کفارې لپاره کار نه ورکوي، بیا د سره کوي. او تحریر رقبه یا آزادول د غلام دی. فمن لم یجد چا چې دا نه موند فصیام بیا روژې نیول دي 3 ایام 3 ورځې. ذالک کفارة ایمان صحیح گزاره کې نو 8 به جوړ شي. نو لہذا صحابه او حضرات وروسته بیا به کې تعیین کړي چې د لپاره بیا چې کوم دی 8 لخت وهل دي چې کوم سره شراب وڅښي، نو دا غي د لپاره دا حد کفاره صاحب دا غي لاندې. نو معنا دا شوله چې کوم کانی دی خو داغه تعظیم کو دا د صفا غر سلام ته پراته. پیغمبر علیہ السلام دا غي نه بر او خطو به دعا شروع کړه. والازلام او تقسیم فغش باندې دغه شو د پرون درې دومره زور چې بیا د خلین او د لاس نه او د کور نه او د کاروبار نه هر یو سیز نه به شراب لري کړی، په خلاف د انسانانو د قوانین. د انسانانو مختلف داسې قوانین جوړ کړي خو وسه په نه شي. په توري مثال نه امریکا او برتانیا او داخله شراب سکي تاسو د خوند لپاره نه سکي، دا چې کوم د دوی ناچاره دي د دوی وس نه کېږي چې بدلېږي، نو مجبورن چې کوم دی بیا اړه رکوس کوي. نو دومره شوله چې را صرف چې دی ورته فجتنبوه بس بیا صحابه او حضراتو تمام به شراب پرېږدي. ځکه دا زموږ عقیده ده چې یو ځل د عقیدې اصلاح او پختګي راله بیا عمل اسان. حضرت عمر سے فرمائے انتہینا رب عن الصلاة و دمنزلنا فهل انتم منتهون. آیت ایتا سمنا کی دن کی استفهام دلتا مانا دا امر سا دے انتہو منشی.
واطيعوا الله واطيعوا الرسول تابعداري وکړئ د الله او د الله د پیغمبر واحذروا ویریږئ د الله نه فإن توليتم فقد تقوا وکړئ وآمنوا ایمان راوړئ په تحریم د شراب چې دا حرام دي ثم تقوا به د تقوا چې کوم د طریقو باندې روایت راغلي دي د صحابه او رایو په دې کې مختلف دي د بعضی حضرات رایه دا ده چې کوم سره احرام وتړي دي محرم د لپاره خوراک به جایز نو بشه پس شه د سویت تنالو رسیږي بایدیکم ستالاس و ترسي چې د احکار راغونی شي ورما حکم استاد باندې کولې شي کله ګډ وجلې ده کله اسمار یو وجلې ده کله ارسي دوه کسان د قیمت ولګي دلته د دې سیس قیمت څومره ده یعنی چې د دې چې کوم د قیمت ده شي ته ضرورت ده اوس هر کله دا قیمت ولګي رستا اختیار په دې باندې صاحب واخله حرام ته بوزه هم ټیک په دې شپې ته زره باندې اوړه واخله او په حرم کې تقسیم کړه هم ټیک د دې شپې 2000 چې کوم نه 100 کیلو وړي یعنی چې 100 کیلو وړي نو د هر 2 کیلو په عوض باندې روزه ونی 50 ورځې روزه ونی هم ټیک نو قیمت لحاظ باندې ورکول احناف صحیح دي منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به فیصله بکی په دې باندې رواعت من خاوندان د انصاف منکم استادونه نو بیا دغه پیسو فقط سرسای ورکې 2 کیلو دانې 2 کیلو وړه د څور او عدل ذلك یداغه برابر صيام روزي دي دغه 2 کیلو تعداد سره جوړیږي دغه مقابل کې یو روزه نو بیا تاسو په کې وایي کبه ټول مثال د دې نه جوړ شو یو د پاسه 100 کیلو نو دا 100 کیلو او 50 2 کیلو شو دا بروجي او دا 1 کیلو چې د پاسه نه د څه بګي چې نیمه ورځ روزه بنسي نیمه ورځ روزه لینو لکه روزه نسی به په پونډ نسی او کدا 1 کیلو خیرات دي کې او د 100 کیلو دغه 50 ورځ روزه نسی نو ټیک ليذوق د پر دې چې د اوس کی وبال امره سزا د خپل عمل عف الله الله معافي کړي عما سلف هغه چې مخکې تیر شوی دي ومن عاد چې څوک دوباره دغه ښکار کوي فینتقم الله منه الله بدل انتقام اخلي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ظاهر د آیت هغه دې ته ګوري ومن عاد دا کفاره وي د هغه چا د پاره دا چې اولا د ښکار کړي نه به دغه کفاره ورکړي که یو ځل تا ښکار کړو کفاره دی ورکړي او بیا دوباره د ښکار کړي بیا هغه په کفاره قول نه کوي دا د به ګناه کبیره کړی دا من عاد چې څوک دوباره دا وکي فینتقم الله منه الله بس دا ورکړي او جمهور دا فرمایي چې من عاد دا مقصد نه چې دوباره من عاد نه مراد عود الى سویر ښکار کول اوس چې ښکار تکینو کړي اول ځل دی او کړي دویم ځل دی او کړي دریم دی چې هر یو دی په هر یو باندې چي نه فینتقم الله والله الله پاک عزیز غالب ذو انتقام خاوند بدی اغسلو دے احد لكم حلال استاسو د پر صید البحر اخکار د سمندر د وچ اخکار منع شو د سمندر اخکار جائز شو د سمندر اخکار هغه ته وی چې دا اوسیږي په سمندر کې توالد تناسل په سمندر کې وي او کنه اسه چکر د سمندر ته او باقی نو توالد تناسل په سمندر کې نه بیدا بری حیوان د لکه ایلیش ولې بتشوي دا خو ډېر عمر په سمندر کې اوبو کې تیری او توالد پیدایش دا په اوچه دی دا غي ته ژوندۍ شپه دا په اوچه باندې دا د اوچه حیوان ما دمتم حرما واتقوا الله ويرجى الله نه الذي هو الله الیه او تاسو لپاره حلال دي سید البحر د سمندر میان وطعامه خوراک ده وتعلقوا دا پیدا تاسو لپاره ولي سیاره د لپاره د مسافر وحرم علیکم حرام دي تاسو سید البر اختیار د اوچه ما دمتم حرما سفر چې تاسو په احرام کې واتقوا الله الذي ويرجى له الله الیه تحشرون غیب تاسو جمع کولې شي جعل الله الكعبة البيت الحرام ګرځول الله پاک کعبه مبارک البيت الحرام کور د عزت دل الله حرمت او عزت ورکړي په مکه مقابله پیغمبر علیه السلام نه نو وې فرمایي چې الله کله دنیا پیدا کړې د دلته دل امن ورکړي په دې کې جنگ حرام کړي لکه ساعت پر الله حرمت او چت کو چې زمکه ته داخل شو بیا هغه شان ته حرمت دي چې څنګه الله دنیا پیدا کړي او کوم حرمت ورکړي قیامن دا سید ولاړ دې د تخلق عبادت ته ودرېږي د ناس انسانان لپاره وشهر الحرام او ګرځوي دې میشت د عزت والهدي او هدايا هغه چې حرم ته سروي خلک بوزي والقلائد او وسیل قلائد هغه چې خاوند غاړي کودي تو ته په غاړه کې پټي اچولي
ذلك لذلك تعلم چې تاسو پوه شئ ان الله بشک الله يعلم پوهیږي ما فی السماوات و ما فی الارض هغه چې اسمانونو کې دي هغه چې په ځمکو کې دي شئ ان الله بشک الله شدید العقاب صح عذاب رحیم بكون کې مهربان دي عذاب دې د کافر د پر او رحم دې مؤمن د پر ما علی الرسول نشته پیغمبر علیه السلام الا البلاغ مگر رسول د احکام دي والله سو طيب برابر دي پاک او پلیت دوی دا وی چې کوم دا الله خوخ نه یو زموږ د دین او طریقې خوخ نه یو الله دا دولت ودی راکړي دا دومره عزت ولې راکړي پته لګي زموږ د طریقې او دین د الله خوخ دې ځکه چې موږ عزتمن ګرځوي الله فرمایي برابر ندی خبیث او طیب دا زوات ته عمره چې ویل شي صفات ته هم راځي ویل شي زوات ته راځي ویل یو د مسلمان او بل د کافر دا خبیث کافر د مسلمان طیب سره برابر نه او دا اوصاف ته هم راځي کولای شي خبیث چې کوم دی د کفر اعمال دي طیب دا د ایمان اعمال لا یستوی برابر الخبیث و خبیث کوم چې د کفر اعمال دي رسم و رواج دي و طیب او پاک کوم چې پاک عمل دي سنت انبیاء دي ولو اعجبک اگر چې تعجب کې اچي تا در کثرت الخبیث ډیر والد کوي تو فتقوا الله وینګي د الله نه یا اول الالباب اخوندانو د عقل لعلكم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ یا ایها الذين امنوا لا تسالوا عن اشیاء د ډېرو سيزونو تاسو تاسو نه مکوئ یو طرف ته الله منع کوي چې تاسو ډېر تاسو نه مکوئ او بل طرف ته ترغیب هم راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي شفاء العي السؤال کم سړی چې هغه په خبر نه پوهېږي دی بیمار دی څنګه چې ته بیمار یې ستا بدن ګډوډ نو چې کله په خبر نه پوهېږي ستا ذهن ګډوډ دی دا بیمار دی اوس چې ته په خبر نه پوهېږي ذهن دې ګډوډ دی ستا دپاره علاج او شفا څه شی دی وایي سوال دی سوال وکړه تپوس وکړه د خبرې جواب به راشي لہذا ستا تردد به ختم شي تا ته به شفا میلو شي نو دا خو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سوال کوئ ځکه شفاء العي السؤال او دلته وایي تاسو تپوسونه مه کوئ نو تطبیق دی چې دلته کوم من راغلی دا تپوسونه د هغه احکامو دي چې الله پاک نازل کړي نو او ته تپوس کوي یو حکم الله نه دی رالیږلی او ته تپوس کې نو ته چې کله په زوره باندې حکم نازلول غواړې په خلکو به حرج راځي نو دې وجې نه داسې تپوسونه من راغلی تاسو عن اشیاء او دویم صورت هغه چې حکم نازل په دې حکم کې ستا چې کوم د تردد هغه تردد متعلق به سوال کوي نو محل د حدیث به او محل د قران کریم به لا تسالوا عن اشیاء مختلف واقعات راغلي دي د حج بیان وکړي شو یو صاحب پاسه دو چې د حج فرض دی نو عمل عامنا هذا عمل الابد صرف سکه د حج فرض دی او کدا به همیشه فرض او دا سه دي چې د حج فرض دی یو کرته دی کنه همیشه هر کال به حج کوي پیغمبر علیہ السلام چپ شو بیا هغه تپوسو بیا یې جواب وکړو کما دا ویلی وی چې دا ابد همیشه د پاره چې کوم د بتا حج کې به هر کال تلات والسلام یو ځل بعضی ته تپوسو نه وکړو پیغمبر علیہ السلام په طبیعت باندې موج نو کله دای چې اوس تپوس مناسب دی کله دای چې انسان په خپل سوچ او فکر کې برابر نه او ته تپوس کې دا په انسان ګران پریږدي نو چې دې تپوس کو د نبی کریم علیه السلام په طبیعت پوه شو د منبر ته وخت دی وایي چې تاسو نن څه تپوس کوئ زما دا جواب وایي تاسو څه تپوس کوئ نو کوم خلک چې ذهني لحاظ کمزوري او په دوره خبر نه پوهېدل هغې خوشحاله وو نن خو موږ ته موقع شوله پیغمبر راته عام تام اجازه وکړه چې تاسو تپوس کوئ زه به جواب کوم دا خو ښکلې موقع ده نو بس شروع شول یو تپوس کې چې کوم دی چې زما پلار چې کوم دی څوک دی بل تپوس کې چې زما پلار مړ دی نو جنت کې به کې جهنم کې به بل ویل چې زما چې کوم دی اوښه پلار به نر بچی به راوړي که ښځه بچی به راوړي بل داسې بل تپوس کې بل داسې بل تپوس کې عمر سے په دې پوه شو چې دا خو پیغمبر علیه السلام غوسه دی د غوسې په متعلق خبره کړې ده نو کېناسته په ګوټو باندې
او شروع رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. دا الله تا ناراضي او زموږ رب دی، اسلام او دین دی، پیغمبر علیہ السلام ستا پر رسالت باندې موږ راضي. ونعوذ بالله من غضبه ومن غضب رسوله. دا الله د غضب نه پناه غواړو، د پیغمبر د غضب نه پناه غواړو. چې دا څه څوک راځي وي نبی کریم علیه السلام غوسه یې قرار دا تپوسونه چې کوم دی بې ځای تپوس ورته وایي. نو ډېر داسې تپوسونه بس تاسو نه هم کېږي چې کوم دی بیا خو اوس آسان سیز موبایل دی. نو موبایل چې کوم دی نو بس اسانه خبرې فرمایش راولېږي مولي صاحب د دې خبرې څه جواب دی. نو دا ځینې علما حضرات خو ښي هغوی موبایل بند کړي جو مسلو نه خلاصي. په خپله زما دا معمول دی ځکه چې دا ښه کار نه دی چې موبایل ساتې نو بیا یې بندایې نه. وجه دا ده چې ته موبایل ساتې خو په دې موبایل ته بند نه. نو د دې وجې نه یا خو موبایل مه ساته چې خبره ختمه ده، او چې ساتي او ته د بل نه په دې موبایل تپوس کوې بیا به دا کولو ساتي چې بل به ستا نه تپوس کوي. دا ژوند دی. نو لهذا بندول خو زما معمول دی، دا خو همیشه کولی. اوس تپوسونو خبرې د تپوسونه خو وخت هم غواړي. تپوسونه چې کوم دی خبره هغه سوال ته هم کتل پکاري چې ته څنګه سوال کوې. نو کله تپوس داسې وکړی شي چې هغه د جواب قابل نه وي، نو مجبوراً د هغې جواب نشو ورکولی، نه ورکولی. او کله داسې وي چې یعنې مثال په طور د هغه جواب ټیم غواړي، نو هغو نه ټیم نه وي. او کله مختصر وي نو بیا ورته ورکړو جواب. نو دغه د هغه سړي غلطي ده چې ته په وټسپ باندې په موبایل تپوس کوې او ته دونه تپوس کوې چې هغه په دې جواب کېدی شي. به طورې مثال اول طور یو کس پکې چې راځي تپوس دا کوي چې دا تراویح اتۀ رکعته دي او که دا 10 رکعته دي او پیغمبر څنګه کړي او دا څوک چې اته کوي دا څنګه شو، چې څوک شل کوي دا څنګه شو، او بیا چې کوم د سنت پکې څنګه دي او مستحب پکې څنګه دي. نو اوس دا د وټسپ جواب دی. دا خو یو کتاب خبرې دي. یو کتاب خبرې ته څنګه په موبایل باندې کوي؟ موبایل به خو زیات نه زیات چې کوم دی د منټ خبرې، نیم منټ خبرې، د دې نه چې سیوا شي خو څه خبرې دا دومره خبرې دا راتلی شي بیا پسې ګیله مه راولېږه. ګیله چې ما تپوس کړی خو جواب رانه نو ما تا ته د دې شي جواب درکړم. دا د جواب قابل دی چې تا له جواب درکړی شي، دا جواب قابل دی. نو کله داسې وي چې ستا سوال غلط دی، دا چې کوم دی قابل د جواب نه دی. کله پکې بعضې دا چې کوم دی یاره چې جواب به راکړه او د کتاب حواله ورسره هم راکړه نو ورکوله بیا خیر دی. خو چې هغه سوال ستا مناسب وي او د ځای خبرې که نه ډېر داسې پکې راشي بیا صحیح. لکه مثال سوال چې کوم دی چې یاره روژې کې نابالغه ماشوم پسې خلک تراویح کوي. آیا نابالغه ماشوم پسې تراویح کېږي؟ وایي ځینې کسان داسې کوي. نو آیا که دا منې نو جواب نو مجبوراً چې کوم دی بیا د کتاب حواله به هم ورکړو چې او لارې لیکلي چې کوم دی چې نابالغه ماشوم پسې فرض نه کېږي، په دې پسې نفل نه کېږي، په ده پسې تراویح نه کېږي. د نابالغه ماشوم او د دې بالغ منځ کې فرق دی. نو بیا کتاب حواله کې پلان کې لیکلی. نو به هر صورت خبره دا وي چې تپوس ته هم کتی شي چې دا تپوس څنګه دی. او کله خپل ځان ته چېرې مثال د یو موبایل ته وګورې دا دلته پروت دی چې ګلو کې د 15 خبر راغلی نو دونه ټیم د چا سره دی چې ته به دا 10 خبرې دا به چې ښه مستقل ناست او ټک کار دی نه وي به جوابونه کېده. او څه داسې پکې وي چې هغه هم مناسب نه وي. یره چې زما نیا و زما نیکه و پلانکي راته ویلي و د هغه خپلوان و هغه داسې خوب کتلی و. نو چې پلانکي درته ویلي و د هغه خپلوان نو په تا باندې څه پوه دی که نه. نو دې وجې نه د خپل سوال ته هم ته سوچ کوه چې دا سوال د څنګه کوم. ولا تسأل عن اشیاء ان تبد لکم، تاسو ته ښکاره شي نو تاسو وکړو. تاسو ته به خبره ګرانه شي. ګوره که دا پیغمبر ویلي وي چې تاسو باندې ارکان حج فرض دی نو څونه به ګرانه ته تپوس کې د پیغمبر نه چېره زه د چا زوی یم. دغه شانې تپوس شوی نو چې دا کور ته راغی نو مور ورته وایي چې کنې بچي یې بدترین بچی دی، بدترین بچی دی. دا خو شکر دی چې ما غلا نه ده کړې. د پیغمبر علیه السلام خپل پلا درته وښود چې د پلانکي زوی. دا خو انسان دی. که بالفرض یو زنانه نه کوتاهي شوي او ته د پیغمبر نه تپوس کې چې د چا بچی یم او پیغمبر ستا هغه بدعمله سړی ته وښیي نو ستا د عمل په دنیا کې یو نه شرمېدل نو ته یې بدترین بچی چې تا داسې تپوس کوو.
نو دا خو جدا چې مثال الله را باندې پر دې چې مثال ما بد عمل نه کړو پیغمبر د خپل پلار خو چې او زما خاور ستا پلار نو دا هغه تفسیر دي چې د انسان په مشقت کې پریوځي حين ينزل القرآن کله چې نازلېږي قرآن تبدلکم تاسو تخکاره شي نو بیا به تاسو مشقت کې پریوځي عفا الله الله تاسو ته معافي کړي عنها د دینه والله غفور الله بخون کې دی حلیم صبرناک دی قد سألها تاقی سره تپوسونه کړي دغه مسألو قوم یو قوم من قبلکم تاسو نه وړاندې مخکې داسې تپوسونه شوي دي موسی علیه السلام ته ویلي ارنا الله جهرة همدارنګه صالح علیه السلام ته ویلو زموږ د پاره د دینه کاړي نه وخره وباسه چې تپوسونه ثم اصبحوا بها بدی وګرځل باغې باندې کافران ما جعل الله وړاندې مضمون ذکر شو چې بندګان کوم شي ته حرام وي هغه حرام نه بندګانو چې په ځان باندې کوم شی حرام کړی هغه دا چې کوم دی یو څو دلته ذکر کیږي یو پدې کې بحیره ده بحیره چې کوم دی دا د بحر نه راوته دی وسور ته وي نو دله به غوږ وسو دا هغه اوخه بوا چې 15 بچي به راوړو او اخیری بچي به دا نر بچو 15 بچي به راوړو اخیری بچي به دا غي نر وو نو به دا غوږ وسو اوس به دا غي د ګوتانو په نوم کبل فرض دا غي د خوراک صورت وي دا به صرف چې خوري چې کوم دی نو سړی او خزه به دا غوړ خوري خو البته په دې باندې مسوک سورلی نه کوي دا غي نه به پیر نه وشي دا بچ کوم دی علاله نه دا 15 بچي راوړو او اخیری بچي نر دی دته به بحیره وته نو اوس دا چې 15 بچي راوړو اخیری بچي نر دی اوس به نه څوک علاله نه به چې کوم دی مسوک سورلی کوي دا ته چا ویل پسې حرام شو دا رنګه صاحبہ به هغه وا چې دا ساویل او خدا غوادا ګډه بيزدا دا پېچ کوم دا به ولدا بوتانو په نوم باندې مقرر دا زموږ د پلان کې بوت په نوم دي دا به څوک دوی شي نو بحیر دا صاحبہ یو معنا دا چې دا په به ولدا خپل بوت په نوم باندې مقرر ویم باز حضرت دا معنا اوم کوي چې دا او خوا چې کله باغه 12 بچی راو چې دا اوخه دا هغه به 12 بچي به راوړو انو دغه اوخه دا به اوس د خپل بوتانو په نوم باندې مقرر نو دا صاحب او صاحب خوشي کول ته وي دا به آزاد ګرځیدل بس دا به بیا نیولې کېدو یا هغه باندې پیټ او مارول دا به کېدو په دا به آزاد نو د ته صاحب وته وسیله چې کوم ده دا په ګډو کې و وسیله به هغه ګډ او چيلې ته وي چې هغه به او بچی راو نو کدا ووم بچي به د هغه نر بچو نو بیا به دوی ودا د مخ کې سره اوس یو ځای شول ځکه نور بچو دا د هغه سره یو ځای شول نو بیا به دا علاله کړه او بیا به سړو خو غونډه د په شریکه باندې خوړه او کبل فرض وو بچي به راوړو د اخیری بچي به نر نو هغه به خزو نو بیا به دا د نور ګډو بيزو سره یو ځای کړه او بیا به دا وته وی چې دی بچی دا مور د نورو ګډو سره وصل کړه نو ځکه ته وسیله ده دا وسیله دا په ګډو بيزو کې ده چې دا وو بچی راوړل نو ګور دا هم بچی درته که خزر لکه دا هم بچی به نر نو بیا به دا د بوتانو په نوم کړه او علاله ول به سړو خزه بخواړه او کبل فرض دا هم بچی به خزه بچیو نو بیا به دا مور له د نور بيزو ګډو سره پرې خولا دا دې ووم بچي وسر کړه نور سارو سره دا په ګډو بيزو کې وسیله و حام د حام د پرم داسې مختلف چې کوم تفاسیر راغلي یو معنا دا و چې دا به هغه اوخ چې دا اوخ به لس اوخه مال کړي اوخ دې لس اوخه به مال کړي اوس وې د چې کوم د خپل کار وکړو نو حام حمل راوته حفاظت ته وي د خپل شاه محفوظ کړه چې لس اوخه به مال کړي لس بچي به راوړل دی اوخه نو اوس د خپل شاه محفوظ کړه به د خپل بوتانو په نوم باندې مقرر کو به په دې باندې سوالي وغيرها نشو کېدل یو تفسیر دا چې لس اوخه مال کړي دویم تفسیر د حام داسې عمر غلې دي چې کله د اوخه مال کې او د غیره بچي وي
او دا بچي غټ شو دا بل اوخه مال کې او دا غي نه بچي وشي معنا دا دا چې د دې اوخ نوسه چې کوم دې نه قابل د سورلی شي دا نیکه به اوس پرې خو د بدن وسو سورلی نه کوي اوخ دې دا غي اوخه مال کې بچي وشي هغه بچي غټ شو هغه چې کوم دې بل اوخه مال کې دا غي نه بچي وشي نو دغه مخکینی اوخه یو قسم نوسه چې دا نوسه بل دې قابل شو چې په دې سورلی کیږي اوس بدانی که د سوا د پیټی د فارغ د خپل ځان فارغ ځکه نو سي کوم ځان به شو دا د دې خلق خپل رواجو الله فرمای دا ما حرام نه دي ګرځولي ولکن الذين كفروا لكنا کسان چې کافران دي يفترون على الله الكذب دې تړي په الله دروغ واكثرهم لا يعقلون زیاد د دوی نه پويږي په حلال او په حرام واذا قيل لهم كل شيء ویلي شي دوی ته تعالوا تاسو راشي الى ما انزل الله هغه چې الله نازل کړی دي قرآن تراشی و الى الرسول او راشی پیغمبر احادیث تراشی نو قالو دی حسبنا کافی زمون د پر ما وجدنا علی اغه چې موږ مندلی پاغه باندې ابا ان خپل لرونا بیا دې باندې چې کوم تمسک د بعض حضرات په نفي د تقلید کولو به مسیفاره کې خبره کړې الله فرمای اولو کان اباهم اگر چې وی دې لرونا لا يعلمون شيئا ان کوئی پس سیز ولا يهتدون او په هدایت وی یا ایها الذين امنوا اذ ایمان ولو علیکم انفسکم لازم دی پتاسو انفسکم ستاسو نفسنا دخبل ځان خیالو کدا د جهنم نه بچ کا لا یضرکم تاسو لري zarar نه کی من ضل اغه سوچ گمراه وی اذا هدیتم کله چې تاسو په هدایت د دې نه دا مقصود مراد نه دی چې کې د خپل ځان اصلاح کوا بل تزید او دعوت نو ور کوا نه شي جو مطلب د دې احادیث نه معلومه یو دا دی چې د خپل ځان اصلاح علیکم انفسکم په دې کې دا داخل دي چې ستاسو دوزی مواري یو د خپل ځان اصلاح دویم د بل باندې اصلاح او چې دا دوه کارونه تا پوره کړو علیکم انفسکم د خپل ځان سی مواري پوره کړو او چې پوره شو نو اوس داخله بعد لا یذرکم من ضل چې سو گمراه دي دغه پتا ځان نشته ځکه ته په هدایت او چې د بل اصلاح دې نه کړی ادا هدایتوب کې ته نه یې جب تا تخامه خزر او دوی مطلب دا ویلی شي چې تا آیت کریمه د هغه مقیسه لګي چې کوم موقع باندې دعوت کار نه کوي دا بالکل اخیر زمانه کې بیا چې داخله دا نه خراب شي چې یو د بل خبره نه مني نستا خبره ته څوک ودی او نه خبره څوک مني بلکې تا ته الټه خطر ده چې دا سه زمانه شي بیا ته چې کوم دې خپل ایمان او خپل ذات خیال کوه الى الله مرجعكم الله تبستاسو رجوع جميعا د ټولو په ایمانکم تاسو له خبر درکې بما كنتم تعملون هغه چې تاسو عمل کو یا ایها الذين امنوا شهادت بينكم دته خاص واقعیت د گواهی متعلق ذکر کی د مدینه منوره او درې کسان هغه ته تجارت شام ته بلې کې یو مسلمان دی او دوه غیر مسلم یو په دې کې چې کوم بدل ابن ورقه دی د دې بدل چې کوم دی دا مسلمان دی او دوه دغه سره غیر مسلم دی یو ته عدی ابن بددا او یو بل ته تمیمی داری وي دا دوه غیر مسلم دوی دا چې کوم د کاروبار په شام کې خرڅول غستل چې ارزه کول خدا چې کوم مسلمانو بدل دا بیمار شو ځان له دغه زمانه علاج معالجه وکړه خو د خپل ژوند نه امید شو د پته ولګید چې زما صحت مشکل دی نو دا سکاریو ته چې د ملګرو په پټه باندې دا چې څومره سودا او سامان وسره دی دا ټول په یو چټ کې پټ ولیکل او په دې سامان کې خپل پټ کې وو او به د ملګرو ته وی چې زما د ژوند پته نه دی خو په پر صبر شمه نو زما د غاړه غوټه وا زما ورسو په حواله کړي دی وته دا سړی مرشه هغه د پد دا نور دوه چرال ما غاړه غوټه راوړو ورسو په حواله کړي جی زموږ سره هغه پات شو موږ دا غي انتظام کو د پد صحیح ده دوی چې دا غاړه غوټه سامان کولو کو د هغه کې چټ پروت په چټ کې د تمامه سودا لیست هغه لیست کې چې کوم دی یو سیس جان د دا جام پکې نشته دوی رات د ورسو کسان ته وی چې را زموږ دا کم سړی چې وفات شوی دی نو تا سودا چې تاسو له درکړه د دې وروسته په دغه څه شي خرڅ کړي نه دی دی وته وینا تاسو په دې باندې سقر زو چې سموتیا غوستي وینا وی خچې نه تاسو به کې د تیار خاص کړل په دې کو دا چې پروت دی په دې چې د سودا لیست دی په دې کې او جام د جام په کې نشته هغه څه شو د انکار کوم ته پته نشته
د قصې حواله کړی دی او موږ تاسو ته کیس راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نو ګویا دا کوم سړی چې وفات دی بدیل دغه ورثه دعوه کوي په دې دواړو باندې زموږ د دې مال نه تاسو جام پټ کړی دی او دا نور د منکر نو کوم سړی چې دعوه کوي به ګواهان پیش کړي د دې مړي ورثه ګواهان پیش کړي نو ګواهان خوشتي مجبورا د نور لپاره قسم دې قسم وکړو چې را موږ تاسو دا مړي کس جامې پټ کړی نو بس خبره ختم شول کیس ختم شو دی وکړو چې قسم وکړو سورہ سے بعد چې کوم د پته ولګي دا هغه جام چې کوم غله د سرو وبور کړی شوی او څه قیمتي جام دا په مکه مکرمه کې یو دکاندار سره پروت دی دوی په سره چې دا جام خو زموږ د مړي تا خورا څنګه راغلی هغه وته چې دا هم باندې ترمیداري خرڅ کړي اوس پته ولګي چې دا هغه سامان د اخلاق کړي دی او پیګل ته خرڅ کړي دی بیا کې اسرار یې چې هغه جام خو دوی پټ کړي دی او خرڅ کړي دی په ضروري قسم خوړل چې ګینه موږ خبر نه چې دوی راو غوښتل شو نو دوی ورته وی چې هغه جام خو موږ دا غن اغیس ټیک د موږ خرڅ کړي دی موږ دا غن اغیس نو دوی ورته وی چې تاسو هغه تاسو مخکې ولې وی مخکې مو ځکه نه وی چې موږ صدا غستو څه دلیل نو موږ سره څه گواهان نو ځکه خبره پټو ساتله خدا ته موږ اغست نو بیا موږ خرڅ کړي اوس خبره ورته شوه دا سیس خو واقعیت د تنیم دغه چې کنده بودیل خو تنیمي داری او دغه مرګره دعوه کوي د اغستلو او د مړي ورثه انکار کوي د اغستلو نه چې تاسو نه دا راځه پټ کړئ لہذا اوس به تنیمي داری گواهان پیش د گواهان خوشته نه پاغستلو باندې نو اوس به د مړي ورثه قسم کوي مخکې خودي قسم کړ اوس قسم هغه ته نو هغه قسم وکړو چې دا سی زموږ د پړی دی او پتا څه خرڅ کړي نه دی تاسو پټ کړي دی نو بیا به تاوان دی ورکی نو دی تاوان ورکی اوس دا صورت چې هغه قسم خورل دی خو هغه مقبل دی ونه نو څنګه قسم کوي دی قسم څنګه دی خو هغه مقبل دی نو چې ګری دا سیزو پتا څه باندې داوا کې موږ غسته دی قسم ورته نه دا قسم مختلف صورتونه دي یو قسم کله قسم به چې کوم دی په سبب د شی باندې کله قسم وی په حکم د شی باندې کله قسم وی په حاصل د سیل باندې کله قسم په خپل فعل باندې او کله قسم د بل بشان باندې بیا په قسم په خپل علم کوي په دې صورت کې دا خو د بدر جام دی دعوا تمیم کوي چې ما غسته دی د بدر ورثه خو د سره وونو هغه خو پکې اجانب دوی چې قسم خوري دا قسم په علم خوري دوی به داسې قسم خوري چې موږ د خپل علم برابر قسم خورو چې زموږ د غمورس تاسیس په تاسو نه دی خاص کړی دا قسم په علم دی دلته قسم داسې نشي کولی چې را ګری دا شی ما نه دی خاص کړی یا ګری زموږ د مړي دی خاص کړی ته دې څه خبره نو دا قسم په علم دی نو الله فرمای ایمان ولو شهادت بینکم کوي لازم د تاسو منځ کې دا حاضر کړي چې حاضر شي احدکم الموت یو تاسو ته مرګ حين الوصیت په وخت د وصیت کې اسنان د کسان به دواعد الخوالدا د انصاف څخه تاسو له دوه کسان به گواهان مقرر کې مؤمنان او چې مؤمنان نه او اخران یا نور د غیرکم غیر تاسو نه غیر مسلم خیر د مقرر دا یو کیس راغلی چې د غیر مسلم گواهان مقرر شي او د دې نه بعد دا په کوفه کې یو کیس راغلی او ابو موسی اشعری سے هغه تم د قشانی کیس راغلی او هغه کې غیر مسلم گواهان شریعت کې دا دوه گواهان دو باقی دا سره غلي چې غیر مسلم په دې کې گواهان دي اسلامي قانون دا دی چې غیر مسلم په مسلمان کوي نشي کولای اوس د دوه واقع په چې دا راغلي دي ابو موسی اشعری سے هم په دې قائل دي او څه حضرات په دې قول کوي چې سفر په صورت کې غیر مسلم گواه ګرځوي لیکن جمهور ائمه اربعه په دې متفق دي چې سفر د حاضر د غیر مسلم د گواه په مسلمان نه ګرځي او د دې واقع چې کوم د حکم دی منسوخ وي نو اذا حضر او اخر من غیرکم ان انتم ضربتم کتا سفر کړي پس مکه کې فاصابتکم ورسیږي تاسو ته مصیبت الموت مصیبت د مرګ تحبسونهما تاسو بد دعا پر کې به بعد صلات پس د باندې په یقسمان بالله دې بقسمو خي په الله باندې ان ترتبتم کتا سو پېښو هغه بدا قسم لا نشتري به من قالو په دې طرف تمنن پیسې
په خپل قسم پیسې نه حاصل ولو کان ذا قربا اگر چې دا خاوندان د خپل ولی وي ولا نكتب د پټو شهادت الله کوي د الله ان بشک موږ نه په دې وخت کې من الآثمين شبه د ګناهګارونه فإن عسر کچری علم حاصل شو فإن عسر اطلاع بلوشوا على انهما چې دا دواړه استحق اسم دا مستحق د ګناه قسمونه کوړي خو په دروغه کوړي فآخران بنور دوا يقومان دا بودريږي دا نور د ورثو دا بقایم شي مقامه دا وي په ځای باندې من الذين ذهب كسادنا استحق عليهم چې مستحق په دې وارثانو کې الاولیاء چې کوم قریب دي کوم چې مستحق د وراثت دي او قریب خلق دي هغه به واستای مقام شي په یو سیمانه دی به قسمونه وکړي بالله تعالی باندې لا شهادتنا چې زمونږ گواهی احق دا حق د شهادت ما دا وي د گواهینا وما قدینا موږ زیات نه کو ان بشک موږ نه په دې وخت کې من الظالمین شوبه د زیات کوونکو الله وی اغیل قسمونه ولی مقرر شو ذالک دا ادنا قریب د آیات بشهادت برات کې په گواه سره علا وجه په خپل طریقه او یخاف یا بد یریږي ان ترد ایمان چې واپس بشي دې قسمونه بعد ایمانهم پس د قسمونه د هغوینا واتقوا الله ولګد الله نو اسمعوا وري والله الله پاک لا يهدي القوم الفاسقين هدایت کې قوم فاسقانو ته يوم يجمع الله الرسل امر چې راجمع کې الله انبياء فيقولوا تبو فرمای ماذا اجبتم تاسو له څه جواب درکړی شوی تاسو دنیا ته تللی وي قومونو بیا څه جواب درکړی نو قالو دی ورته ویلا علم لنا نشته زموږ د فرع علم اشکال دا دی چې انبیاء ته علم شته نو ولې دی وایي چې زموږ علم نشته دې جواب اولا دوی چې د لا علم خبره کوي دا د وجه د هیبت او د عظمت د قیامت دا قیامت ډېر عظیم ورځ د ارسړې پکې یږي ځکه د عظمت د وجه نه دی ویلا علم دې جواب باندې اشکال دا دی دا ټیک دی چې قیامت د عظمت والا دی هیبت شته ولې قران خوې وهم من فزع يومئذ امنون دا ورځ ته غبراوهټ نه دا غي د یرینا بدا انبیا صالحان محفوظ وي ټیک دی چې د غبراو یاره نه خدای سره یاره نشته د بازي دا فرمایي چې د سره باغ یاري چې مثال په تور یو مجمع ده هغه چې کوم د عدالت تلاشي بل کم چې مجرم دا غسر خو یا کم چې مجرم دا هغه اصل دی د دربار د هیبت نه خو یا رښتې وي دا غیا او بازي دا فرمایي چې دی ویلا علم لنا مراتنا تفصیلی علم اوس د هر انسان تمام ریکارډ پیغمبر د څه پته زموږ سره تفصیلی علم نشته او درې بازي فرمایي چې زموږ په دې باندې علم نشته بعد النقل نو چې دنیا کې خو مکته چې د ایمان نه وړي د نه نه وړي دا پلان دی او چې کله موږ د دنیا نه رالو نو د دنیا کې پاتې شو موږ ته بیا څه پته راځي مخکې دې څه کړی نو لهدا دوی دا وایي چې الله تعالی تاسو کې دی وایي زموږ په دې باندې علم نشته چې موږ کله د دنیا نه رالو چې اخوا دوی څه کړی انک بشکتو انت علام الغیوب تقوید کې په غیب وي او څلورم بعض حضرات دا ذکر کوي چې الله تعالی تاسو کې قوم تاسو له څه جواب درکړي دی وی لا علم لنا لا علم لنا بالنسبه الى علمك الله ته خبرداري په هر جز باندې پوهیږي زموږ علم ستاد علم په نسبت هغه داسې دی چې د سره شته ته په خپل خبرداري اوس زموږ ته پوښ کې نو په دې څه کوي زموږ علم ستاد په نسبت باندې دا علم چې کوم د پشان د عدم د سره علم شته نه دا به نسبت مراد دی چې لا علم نشته زموږ د پر علم الا ما مگر هغه چې تاسو تر کړی دی انک انت بشک تعلم الغیوب ان قال الله د تمام انبیاء الله تاسو مجموعي به باندې وکړو خاص کر عیسی علی السلام ته تاسو کیږي وجدار چې عیسی علی السلام د خلقو په دنیا کې خدای ویلې د خدای سی ورته ویلې نو څه کدا مخصوص دی مسبا کله چې الله فرمایا یا عیسی او د عیسی علی السلام ته تاسو دا دغه د زور نه بلکې دا د خلقو د زور لپاره چې تاسو چاته خدای وایي دا غل الله تاسو کې نشته صحیح څه یا عیسی ابن مریم اے عیسی علیہ السلام زوی د مریم اذكر نعمتي عليك یا زما نعمتونه چې ما کړی په تاسو وعلى والدتك او استاد امور باندې ایتو کله چې تمام مضبوط کړی به روح القدس په پاکو تکلم الناس في المهد وكهلا تا خبرې کو د خلق سره مزاق کو په بډاوالي و اذا علمتك الكتاب کله چې مو هوتا ته کتاب او حکمت او تورات او انجیل تورات او انجیل واذ تخلق کله چې بتا جوړاو من الطويل د خټینه که هيئت طويل په شکل د مارغو د خټینه به د مرغې شکل برابر کو
باذن زما په حکم فتنفخ فيها تابك بكيوك فتكون طيرا بشبردا باذن زما په حکم وتبرئ الاكمه تابشر الپیدائش لاند والابرص وبرك مرض والا باذن زما په حکم وإذ تخرج الموتى کله چې بکارا وستل مړي د قبرونو باذن زما په حکم فاسنا مقاصد وإن كفرت بني إسرائيل کله چې ما بند بني إسرائيل عن کستانه اذ جئتهم بالبينات کله چې تراتو کدي بني إسرائيل ته مخکارو دلایل واضح دلائل دے بان کا غستا دا قتل ارادہ وکړه ماته نه هغه نه بند فقال الذين كفروا يا كسانو چې کافرانو دوی ان هذا الا سحر مبين مگر دا دے جادو ښکارا واذ اوحيت الى الحواري کله چې ما وحي وکړه حواریو ته وحي مراد وحي في النوم خوب کې بداسه تواچول وحي في المنام یا وحي مو ته وکړه چې کوم دې دا بکشف باندې الهام به وته پړه کې مطلب الهام کو ان امنو بی تاسو ایمان اورئ په ما باندې او په رسول زما په پیغمبر قالو دی وی آمنا من ایمان اورئ او شهادت گواشه به اننا مسلمون بشک متابعداري ان قال الحواريون کله چې ویل دي حواریان یا عیسی ابن مریم یا عیسی علیہ السلام دوی د مریم هل یستطيع ربک طاقت لري ایو نزل علینا چې نازل کې په موږ باندې مائده من السماء او سرحان د اسمان الله ستاسو درب پیغمبر ستاسو درب دا طاقت شته چې موږ ته د سرحان لولي د خوراک قال عيسى عليه السلام اتقوا الله إلى الله تاسنا مناسب تبوسو نه کوي چې الله بداسه د استرخان طاقت شتي د الله د طاقت او د قوت نه کم سیز بهر دی یو سیز بهر دی داسه نه مناسب تبوسو نه دا کوي اتقوا الله إلى الله نه دې ورته ویل چې په دې سوال کې خطا شو زموږ مقصود چې کوم دا به دې خو نه و خو د سوال په طریقه باندې خطا شو دا مراد ده اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا دي وګوري د من اراده کو ان اكل من حاج قراء کو د دین وتطمئن قلوبنا مطمئن بشي زمولنا ونعلم شو ان قد صدقنا چې بشک تاسو سرشتیا خبره کړې وا ونكون من بشو عليها فليبني من الشاهدين تقوي كون كنا عيسى عليه السلام ومندلو محمد پسین فرمای او دسه وکړو ورکاته منځو کو به الله تعالی سوچت کړ قال عيسى ابن مريم عيسى عليه السلام دوی د مریم اللهم ربنا اعزم غربا انزل علينا نازل کا مبارک مائده من السماء یو دسترخوان د طرف د اسمان یو دسترخوان ټک د اسمان نازل کا دعوت خوراک کو تقول لنا بشي زمو د فرعيد الاولنا واخرنا د باختري زمو د لوبنو زمو د رستنو یو مطلب دا چې دا به اختري زمو د لوبنو لوبري د بني اسرائيل هغه چې د موسی عليه السلام سلاړو په میدان دی کہ اللہ من و سلوى اسمانی خوراک ورکړو تا معیدا لاول زمو د مشران لپاره او اوس سهولت اسمانی در دسترخوان لا ولېږي دا به زموږ د پاره د خوشاله ولسین هم اول او هم اخر او دې مطلب دا دی چې او خپل ځان یادې چې موږ د دسترخوان دا کې معیدا لاولنا من به خوراکو کدا به زموږ د خوشاله ولسین واخرنا رستو چې راځي هغه به خوشاله زموږ د پرونو الله د عزت کړو چې اسمانی خوراک ولا ورکړي وآية من كتاب نشانه استاد قدرت ورزقنا مترزق را وانت خير الرازقين بشکت ور رزق ورکون کې الله وتو ټیک شو زما روح زبد ولې کې دستاخ او قال الله والله فرمن اني منزلها بشک زنازل اور کې معلق پتاسو فمن يكفر چاچ کفر کو بعد رست منكم استاسن فإن يعذبه بشک باغل عذابكم عذابا داس عذاب لا اعذبه جما عذاب ني ورکړي احد من العالمين یو کس د مخلوقنا به بدن اشنا عذاب بدوی ناس دی وسبین اور یزرا زما کې تراکوز شو اور یزبیل شو لبارت لاړه 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 دستا خان کې هو دي عیسی علیہ السلام دې ته وراشي کولو کې دا ورته نه یریږي دا څو کولو شي چې کتا سه کولو کې د الله پیغمبر عیسی علیہ السلام د حواریون چې کوم مشهور هغه ته شمعون صغار وته ترا شکولو اوبه دا نشو کولو وله دا الله پیغمبر دا تاسو لایق چې کولو عیسی علیہ السلام بیا منځ کو الله ته سوال وینت او ازواری وکړه په عاجزه باندې بیا را لچ کوم د دسترخوان کولو چې کولو شو مې دې چې کوم ته تاسو پخړې شوی بالکل چې کوم ته تاسو تیلو کې پخړې شوی دی او ګرم پروت دی او داسې مې دې چې پته کې لشي نشتا دا پښم پکې نشتا او د دې سره چې کوم ته سلو ډوډۍ په پیڅه ډوډۍ
او په هر ډوډۍ باندې بیل بیل سیزون پروت دی. پنځه ډوډۍ دي، په یو باندې پاسه زیتون دي، په بل باندې ګبین دي، په بل باندې غوړي دي، او په بل باندې غوښه ده، او په بل باندې پنیر. پنځه ډوډۍ دي او په هر ډوډۍ باندې خپل پلیټ پروت دی چې کوم دی زیتون دی او ګبین دی او غوړي دی او غوښه او پنیر دا پراته دي. دا پنځه قسمه سیزونه سره دي او پنځه ډوډۍ دي. او د دې سره چې څومره قسم سبزیانې دي دا سره خو بویناک سیز پکې نشته. بویناک سیز مثال پیاز، ګندنه، اوږه دا پکې نشته. نور پکې سبزیانې مثال زموږ سره لکه دا پکې مټن او دا پکې ټنډه ده او دا پکې بل سیز چې کوم داسې بیل نه کړي دا سبزیانې دا سره وګورو داسې پروت دی ښه چې راشي وخورئ. اوس خلک دې نه ډېرېږي چې ویې خوراسې ده چې عذاب شي. عیسی علیه السلام ته راشي بسم الله کې وخورئ نه راپاڅېده ښځې نه راپاڅېږي. نو هغه خلک چې کوم غریبانان دي هغوی راشي او کوم چې معذور دي هغه راشي. کوم چې معذور دي مثال په طور دی بیمار دی، د چا کونډې خوږېږي، د چا سترګې خوږېږي، د چا ملا خوږېږي او دا څوک چې کوم دی څوک بل کنډم دی دا خلک راشي او غریبانان راشي وخورئ. داسې غریبانان دا لوی خوړ او دا چې کوم بیمارانو د چا چا تکلیف هغه وخوړ. دا غوړ ماړه شول چې ماړه شول دې پاسېدل واپس هغه سپینه ورځ راغله دسترخوان بیا اوچت شو. ورځ چې تېره شوله کوم چې غریبانانو چې د هغې کاروبارونه کولو شول چې کوم د هغې پیسې ګټل چې سبا راته چې د چا ملا درد کوه هغه ټیک ټاک و، د چا سترګې خوږې دي هغه بلکل ټیک دی او که د چا بل ځای بلکل تندرست. په دې وخت کې دا راغلي وي زمونږ د ابیګانې غونډې کنډمې دي درس ته غونډې هغه ابیګانې راځي چې هغه کنډم دي دا دسترخوان متخور کړی چې واپس دست ته چې کوم دی بیا به ښه مستې بچې درو په ویتللی نو صبر به کوو دنیا کې چې کوم دی انشاءالله د دنیا سوله دي د دنیا څو ورځې ژوند وي اصل ژوند د آخرت دی او خوراکونه د آخرت دي. امام ابو یوسف رحمه الله قاضي القضات چیف جسټس سبقي ملګری د امام محمد رحمه الله دا خو قاضي شه سرکاري دفتر او محمد رحمه الله داسې عالم به درس یو ځل ته راغلی چې وی کته شاګرد دی هم ته ملګری هم دی نو دی درس ته ناست کپڑے لگے کمزور ہے نو خپش بچے دے الله نو کولی جوړه ولا واپس راغی محمد تداوی چواچو امام محمد رحمه الله تو واپس وته قاضی سے تو قاضی سے بدعت سره خپل کی تواچو آزاد راځي دفتر ته سره خپل کی تواچو او موږ به ان شاء الله یو سورہ دې واچو نو د دنیا سورج دي چې کوم دی د چا به خپې خوږېږي د چا به ملا خوږېږي د چا به بل تکلیف وي د چا به بل تکلیف وي په دې باندې به صبر کوو نو انشاءالله د صحت ورځې د عافیت ورځې دا مخکې دا دی پته نو به هر کې دې غریبانانو چې دا خوراک وکړو سبا چې رال دا غریبانانو غوړ کاروباري خبره غواړي او چې کوم دا څونه معذور دي بیماران دي هغې چې کوم دی ټیک ټاک شوي نور چې وکړه لکه دوی خبسي وکړي چې بیا دوی خوراک ته کېناستل نو بل پکې ځان ورته رسېږي زه خود غریب یم بل پکې ځان نه رسېږي چې زه غریب یم او زه چې کوم دی بیمار یم داسې متصل ته بیا څوک دی نو چې نن دې څو کسانو خوراک وکړو هغه نورو چې کتل که دا خو مالدارو خوراک یې وکړو هغې خو هېڅ څه ونه شو سبا پکې دومره پاکه راوتل الله عیسی علیه السلام ته وویل ما د خوراک د لګلو خو شرط دی چې بیماران معذور خلک دی غریبانان دی دا مالدار او دا روغ دی مخوره اوس د الله په دې څه کېدل دغه دسترخوان که په زرګونو په لکونو خوړو دا چې کوم دی څه خلاصېدو خو داسې دنیا کې الله غیبي انتظامونه نه کوي بیا خو دا امتحان ختمېږي دا خو دا امتحان دی که دغه دسترخوان د اتنې لګېدلې او دې خلکو مفته خوراکونه کولی نو څوک به لا غواړي چې بیا دې زمینداري کوي او دوکانداریانې دې کوي دا خلک چې مشت و ګریوان دي خو په دې مصیبتونو کې اخته دي
الله پاک داسې غیبي خوراکونه چاته همیشه ځکه نه ورکوي چې بیا د دنیا دا امتحان نه پاتې کېږي. نو باندې ورته جوړه کړه. د مالدارو ته وایي چې مه خورئ، د روغو ته وایي چې مه خورئ. او دا چې کوم معذوره دي نو تاسو صرف خورئ، خو ګوره ځان سره به ستاک نه جمع کوئ. بیا خو هر سړی غریب دی، هر یو کس راځي او ځان پکې ننباسي، دا مالداره پکې روغ پکې وو. چې کله دا ډېر شول د معذورو غریبانو سوچ کوو چې دا خلکو ډېر شو، هسې نه چې سبا رانه شي هغې به د ځانه شی پټ کړو. نو الله ورته وایي چې دا څیز دی پټوي ورته یې مه پټوئ، او دې مالدارو ته وایي چې مه خورئ. هغه نه سمې ده بس چې سبا شو د دې نه بیا خنزیران جوړ شي، بېرته نه خنزیران جوړ شوي چې کوم دی الله ورله سزا ورکړه. د دوی نه تپوس وشو عیسی علیه السلام دا خوراک د کوم ځای دی؟ دا د ځمکې خوراک دی، د اسمان دی، د جنت دی؟ هغه ورته ویل نه د جنت دی او نه د دنیا دی، دا الله په خپل قدرت پیدا کړي او تاسو ته رالیږي. نو دوی له به عذاب ورکړم داسې چې ما بل عذاب نه ورکړی، په دغه زمانه کې داسې عذاب بل ته نه ورکړی شوی. اذ قال الله کله چې الله وفرمیله عیسی ابن مریم عیسی علیه السلام دوی له مریم اانت قلت آیا تا ویلو للناس انسانانو ته تا خلکو ته ویلو چې اتخذوني ما اونیسي و امي او زما مور الهین دوه خدایان من دون الله موږ ته خدایان وایي. نو قال دو فرد سبحانك پاکی دستا د پاره ما یکونو لنی مناسب زما د پاره نه قول چې زو یې مالي سلی به حق جاغه حق نه ان كنت قلته قبل فرض ما ویلی فقد علمته تاکي سرستا په علم دې تعالی متقویږي ما په نفسي هغه چې زما په نفس کې دي، زما پړه کې زما په نفس کې دي ته پاره خبرداري. ولا اعلم زن کویګه ما په نفسك نفس دا جسم په نو دلته تل مراد ذات اغستې شي الله باندې دا د نفس دا مشاکلات تعلم ما في نفسي دا مشاکل دا ذکر شو. ولا اعلم ما في نفسك انا في ذاتك انك بشكت انت علام الغيوب تقوي بالكيف غيب ما قلت لهم ما نو بني دويتا الا ما بكرها جو تبيلو امرتني چتا ما ته امر کړي الله چتا را تکم امر کړي او هغه جو تبيلو ان اعبد الله چې عبادت کوي د الله پاک رب زما رب دی او ربکم استاسم رب دی وكنت عليهم شهيدا زوم بدوي گوا ما دت فيهم سو پوری چې زبدې کې موجود فلما توفيتني کړه چې تاسو وفات کړم توفيتني وفات کړم د کو پورا اغستل وای نه الله او چت کړه توفيتني تا وفات دې پرځي په دنیا کې كنت انت الرقيب طويل نگهبان او ساتون کې عليهم بدوي وانت على كل شيء شهيد او په هر څه باندې گواهي ان تعذبهم کتا عذاب ورکې دوی ته. سبا جلېلې بعضې علمي خبرې وي خو چونکې هغه کله پکې لګې مختصر په یا پرېږدو ځکه چې عوام په دې نه پوهېږي. کله کله بعضې خبره پکې وکړو د طالبانو د علماو دپاره. یو مسله یې داسې د علماو په منځ کې چې آیا الله جل جلاله په هر څیز قادر دی، د په خپل نظیر باندې قدرت شته؟ دا مسلمه ده چې د الله مثل نشته، خو آیا په دې باندې قدرت شته؟ همدارنګې مسلمه ده چې د الله په کلام کې دروغ دی، د الله کلام بالکل چې کوم دی صادق دی، خو آیا قدرت یې په کذب شته؟ دارنګې دریم الله چې کومې وعدې کړي دي نو هغه وعدې په خپل ځای باندې یقینا صادق دي، خو آیا قادر په خلق وعده دی؟ دا داسې ټکي دي ته ویلې خلاف د وعدې خلق وعده آیا قادر دی؟ الله جل جلاله امکان د کذب شته او دارنګې امکان د خپل مثل په دې قدرت شته؟ نو اهل سنت قائل دي او قدرت شته دي. خو کوي یو قدرت د څیز دی یو فعل د څیز دی. قدرت شته او فعل نشته کوي نه، نو فعل کول بېل شی دی او قدرت بېل شی دی. اوس قادر ولې دی؟ د هغې دپاره مختصر مثال دی آیت نه د استنباط کوي. حضرت عیسی علیه السلام سوال کوي، هغه دا سوال کوي چې دا کوم بندګان دي ان تعذبهم فانهم عبادک، دا چې چا ما ته خدای ویلې دی مشرکان دي ته عذاب ورکړه الله ستا بندګان دي ستا خوښه ده، وان تغفر لهم او که ته ورته بخښنه کوې دا دي کافر دا دی مشرک خو ته ورته بخښنه کوې فانک انت العزیز الحکیم. پته لګي چې کوم د الله قدرت شته چې دا خو کافر دی وعده د جهنم ده، خو که الله پاک یې بخي د الله قدرت شته. اوس دا جدا ټکی دی چې بخي نه، الله جنت به در حرام کړی دی، نو قدرت بېل څیز دی.
اول مين سي قدرت شته دارنګه سورۃ ابراهیم کې 14 پاره باندې الته مضمون ذکر کیږي. ابراهیم علیه السلام سوال کوي فمن تبعني فانه مني، کوم چې زما تابعدار دي هغه زما دي، ومن عصاني فانك غفور رحيم. ومن عصاني نو ښکاره ده چې کوم د ابراهیم علیه السلام خلاف دي نو دا کافر دي، د کافر د پر جنت نشته. بیا هم دې سوال کوي فانك غفور رحيم، کته بخي ای څوک چې کوم دې مخه نشي دی ولې نو قدرت شته په بخره باندې خو بخي نه دې ته وایي امکان د نظیر په نظیر باندې قدرت شته خو په نشتا ټول په وعده باندې قدرت شته خو کوي نه. قال الله فرمایل هذا دا یوم اغرد يدعو الصادقین چې پیدا ورکی رښتونو خلقو ته صدق هم دا غیر رښتیا لهم جنات دین پر جنتونه دي تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ابدا رضي الله عنهم راضي بي الله د بین ورضوا عنه دی راضي بي الله ذلك الفوز العظيم دا کامیابی لویا لله ملک السماوات والارض الله د پر حکومت د اسمانونو د زمو په دی او فيه هغه چې په دې کې دي او هو على كل شيء قدير الله په هر څه قدرت والا دی.